بسم الله الرحمن الرحیم. دا تاسو درې خبرې وکړلې. سند د قرآن شریف، تعریف موضوع غرض د قرآن شریف، او تعریف موضوع غرض د علم تفسیر. څلورمه خبره هغه تفسیر او تعویل او تحریف کې فرق دی. تفسیر خو مخکې تیر شولو. تفسیر په لغت کې توضیح او اصطلاحي وضاحت مې درته وکړو. تعویل له اول نه دی. اول په معنا د ردو سره دی. مقدمې د ابواللیث سمرقندي صاحب لیکلي دي. دا د هغه تفسیر دی محیط. غیاث اللغات لیکي، منتخب اللغات لیکلي تعویل و تعول، گردانیدن سخن از کلام، گردانیدن سخن از ظاهر بخلاف ظاهر. خبر از ظاهر نه خلاف ظاهر تواړي. شمس الحق افغانی سے په علوم القرآن کې لیکلي 90 صفحه کې. معنا ګرځول او رجوع ته ویلې چې خبره د یو طرف نه بل طرف ته راواړي. تعویل په معنا رته تفسیر سم راغلی په لغت کې. وما یعلم تعویله الا الله. د متشابه په تفسیر صرف الله پوهیږي. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. دلته تعویل په معنا د انجام سره راغلی. د شي کې اختلاف راغی نو الله ته رد کړي، د الله کتاب ته او د نبی علیہ السلام حدیث ته نقل کړي. ذلك خير، دا غوره طریقه ده. واحسن تأویل، او د انجام په اعتبار سره ډیر ښه ده. فهل ينظرون الا تأویله. د انتظار نه کوي مگر تعویل د انکار د قرآن شریف. هغه تعویل د انکار د قرآن شریف دار چې عذاب ور باندې راشي. نه انجام تم چې کم دی ویلی شي. په اصطلاح کې سیوطي صاحب په اتقان کې لیکلي دي: قال قوم فيهم البغوي. یو قوم ویلی دی داغي منهم البغوي، داغین علامه بغوی صاحب هم دی او کواشی صاحب هم دی. دا تعویل صرف الآیت الى معنى موافق لما قبلها وما بعدها. صرف د آیت ته داسې معنا تا کې د ما قبل او ما بعد سره موافق. تحتمله الآیت، او آیات احتمال لري. آیات احتمال لري. غیر مخالف لکتاب الله والسنه، د قرآن او د حدیث مخالف نه وي. من طریق الاستنباط، ته استنباط په طریقې دا له تعویل وضاحت کړی سیوطي صاحب په اتقان کې 347 صفحه او دویم جلد کې. تعویل څه ته وایي؟ یو جماعت ویلي د غین علامه بغوی صاحب د الله کما کواشی صاحب صرف الآیات الى معنن، آیات د ظاهر نه داسې معنا ته واړی موافق لما قبلها وما بعدها، چې د ما قبل او د ما بعد سره موافقي. او تحتمل الآیات، آیات احتمال لري. غیر مخالف لکتاب الله والسنه، د قرآن او د حدیث خلاف نه من طریق الاستنباط، د استنباط په طریقې سره. دا تعویل شو په اصطلاح کې. کلام د ظاهر نه واړی داسې طرف ته چې د ما قبل او ما بعد د آیت سره موافقي، مخالف نه. یا آسان تعریف وکړي. تشیز الاسان داسې تعریف کړي: صرف الکلام عن الظاهر الى احتمال غیر مخالف لکتاب الله و سنت رسوله. کلام د ظاهر نه واړی داسې احتمال ته کې د قرآن او د حدیث خلاف نه. صرف الکلام عن الظاهر
الی احتمال غیر مخالف لکتاب اللہ و سنت رسوله. دا له تعویل لغه شو، وضاحت شو، تعریف شو، لغوي او اصطلاحي معنی شو. په تفسیر او تعویل کې څه فرق دی؟ او دې کې بالا اقوال دي. سو اقوال له نقل کم. ابو عبیده سے وی هما مترادفان، تفسیر او تعویل دا مترادف دي. دا مقدمه د تفسیر ابو اللیث سمرقندی سے ملکلی په 15 صفحه کې په حواله د بغاوی سے باندې. او دا چې کوم د اتقان هم لیکلي سیوطي صاحب 346 صفحه او د جلد کې روح المعانی هم لیکلي مقدمه کې په 4 صفحه کې. ابو عبیده صاحب قول نقل کړی کې تفسیر او تعویل یو شی دی. او علوم القرآن کې شمس الحق افغانی صاحب لیکلي، تقی عثماني صاحب علوم القرآن کې لیکلي تفسیر او تعویل یو شی دی. دا یو قول. دویم قول اتقان لیکلی 347 صفحه کې، او دارنګه تفسیر د ابو اللیث سمرقندی د هغې مقدمې لیکلی په 16 صفحه کې. شمس الحق افغانی سے په 90 صفحه کې لیکلی. هغه دا وضاحت کړی دی یستعمل التفسیر یستعمل غالبا فی المفردات والالفاظ. تفسیر غالبا مستعملیږي په مفردات او الفاظو کې. مفردات او وضاحت کې او د الفاظو دې ته تفسیر وایي. والتاویل فی المعانی والجمل، تاویل مستعملیږي په معناګانو او په جملو کې. په الفاظ او مفرداتو کې استعمالې ده او دا په معنی او په جملو کې استعمالېږي. دا فرق و. وأيضا التفسیر یستعمل غالبا، تفسیر غالبا مستعملیږي فی الکتب الالهیه. الله د کتاب تفسیر کینو دا ته تفسیر وایي. والتاویل عام، او تاویل عام دی. الله په کتاب کې هم تاویل کیږي او د الله د کتاب نه سوا په نورو کې هم تاویل کیږي. دا د امام راغب صاحب قول دی. امام راغب اصفهانی سے قرۃ العیون هم لیکلي، علوم القرآن هم لیکلي، شمس الحق افغانی سے لیکلي، تقی عثمانی سے لیکلي، روح المعانی مقدمه کې لیکلي، ابو اللیث سمرقندی مقدمه کې لیکلي کہ تفسیر مستعملیږي په مفردات او الفاظو کې غالبا وسوای. تعویل مستعملیږي په معنی او جملو کې. تفسیر غالبا مستعملیږي په کتب الهیو کې او تعویل عام دی. دا دویم قول امام راغب اصفهانی سے قول شو. دریم قول ماتوریدی سے وی التفسیر عبارت عن الیقین بأن المراد هكذا. تفسیر عبارت ته د یقین یم دا مراد دی. والتاویل ترجیح احد المحتملات بغیر یقین. تاویل دې ته وایي چې یو احتمال راځي کې د یقین نه بغیر. تفسیر یقیني. قرآن تفسیر قرآن کړي، حدیث کړي، سړی یقینا وایي کې دا تفسیر دی. او تاویل لکه قرأ و ثلاثه قروء، دا قرأ لفظ مشترک دی. دا د حیض په معنا سم راځي، او طهور په معنا سم راځي. زمونږ احناف په ترجیح حیض له ورکړي، امام شافعي سے معنا طهور له ترجیح ورکړي. دا تاویل دی. تاویل مو پیژنده. تفسیر چې کوم دی یقیني تفسیر دی چې سړی یقین سره وایي، او تاویل دی چې ډېر احتمالات پکې یو له سړی ترجیح ورکړي د یقین نه بغیر. دا قرۃ العیون کې حنیف گنگوہی سے 37 صفحه کې لیکلي، افغانی سے په علوم القرآن کې لیکلي 91 صفحه کې، مقدمه د روح المعانی دماغ کې 5 صفحه، سیوطي سے په اتقان کې لیکلي 346 صفحه او دیم جلد کې لیکلي. دا درې قول شو. یو قول خدا شو کې دواړه مترادف دي. یو قول دا شو تفسیر په مفردات او معنی کې مستلفظو کې استعمالي، تاویل په جملو او په معنی کې استعماليږي. دریم قول دا شو تفسیر یقینی او تاویل احتمالی. څلورم قول دار تعیین معنی القرآن
روایتاً تفسیر و درایتاً تعویل. یو روایت ته یو درایت، یو معنا راجحه کې د روایت په طریقې سره کې دی کې د نبی اسلام حدیث راغلی، صحابي تفسیر راغلی، روایت پکې نقل کی، دا تفسیر شروع. او کې درایت او عقل پکې استعمال کی، درایت او علم او پوهه پکې استعمال کی. درایت پوهه ته عقلی په عقل سره یو معنا راجحه کې دې ته تعویل ویلی شي. دا شمس الحق افغانی سے علوم القرآن کی لیکلی 91 صفحه کې، قرۃ العیون لیکلی، او دارنګه روح المعانی مقدمہ کی لیکلی، سیوطی سے په اتقان کې 347 صفحه 2 جلد کی لیکلی، ابو اللیث سمرقندی سے لیکلی. دا بل وضاحت. پنځم وضاحت دار مدار د تفسیر علی السماع په سماع دی، او مدار د تعویل په استنباط باندې دی. و تعویل یتعلق مع الاستنباط، تعویل د استنباط سره تعلق لري. دا مغه روایت او درایت ته راځي شو. روایتن کې نه هغه تفسیر دی، کې درایتن کې هغه تعویل دی. نو مدار د تفسیر په سماع د سمعي دلیل پکې اورېدلی شوي د چانه د نبی اسلام او صحابو. والاستنباط يتعلق مع التعویل والتعویل يتعلق مع الاستنباط. دا اتقان هم لیکلی دی سیوطی سے 347 صفحه 2 جلد. هغه وایي دا فرق شو پکې. نو شپږم قول پکې داري تفسیر څه ته وایي؟ توضیح اللفظ المحتمل. تفسیر څه ته وایي؟ توضیح اللفظ المحتمل لمعنى واحد. تفسیر د هغه لفظ وضاحت ته چې یو معنا لري. والتعویل توضیح اللفظ المحتمل للمعاني الكثيره. تعویل چې کوم د احتمال ده، تفسیر د هغه وضاحت د هغه لفظ کې ډېرو معناګانو استعمال پکې. لفظ یو معنی وضاحت یې وکړي دې ته تفسیر وایي، چې د لفظ ډېرې معناګانې یا وضاحت یې وکړي دې ته تعویل وایي. قرۃ العیون لیکلي دي. دا خو په تعویل او تفسیر کې فرق شروع. څوک یې مترادف دی او څوک پکې فرق کوي. نه تحریف او په تعویل کې څه فرق دی؟ تعویل خو مخکې وي صرف الکلام عن الظاهر الى احتمال غیر مخالف لکتاب الله و سنت رسوله، ما قبل او ما بعد یسر چې کوم دی منافی نه. دا تعویل شروع. تحریف څه ته وایي؟ تحریف په لغت کې تحویل ته وایي او تغییر ته وایي. التحویل و التغییر من موضع. منتخب اللغات و لیکلي چې ګردانېدنې سخن از موضع خود خبره د خپل ځای نه واړی. او په اصطلاح کې تحریف څه ته وایي؟ صرف الکلام عن الظاهر الى احتمال مخالف لکتاب الله و سنت رسوله. کلام د ظاهر نه داسې طرف ته واړی چې هغه د قرآن او د حدیثو خلافي. او دا مراد دی په قول د نبی اسلام سره من قرأ القرآن برایه فقد اخطأ فاصاب فقد اخطأ. ځان یې پکې خبرې کولې نو فقط کفاره یو روایت کې راغلی سړی کافر کی. د دې مثال به څنګه د تحریفو لکه تعویل د روافض شروع. سراج المنیر لیکلی روافض تفسیر کوي، تعویل کوي، تحریف کوي. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. الله یو ځای کړي دي، یو ځای خوشي کړي دوه دریابونه. اگر بحرین معنا په علی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها کوي چې دا الله یو ځای کړي. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. دې دو دریابونو نه مرغلره او مرجان راوځي. پیدا امام حسن او امام حسین رضی الله عنهما دي. لؤلؤ او مرجان معنا کوي په امام حسن او دا تحریف دی. یا خوارج وضاحت کوي، تب تحریف کوي. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. ډیر مخونه په دغه ورځ تر او تازه ناظرة تر او تازه وي. الی ربها ناظرة رب ته وګوري. اهل سنت جماعت وي د الله دیدار شته. مسلمانان به جنت کې د الله دیدار کوي. معتزله هغه ته نه منکر دي د الله له دیدار نه. هغه پکې تحریف کوي.
ډېر مخونه به تر تازه وي. الی ربها الی حکم ربها ناظرة معنا منتظرة، د رب د فیصلې انتظار به کوي. د الله دیدار نشته دی، د الله د فیصلې په انتظار کې به ناستېږي. نو دا تحریف شو. الله له دیدار نه هغې منکر دی. نو داسې یو ترجمه کوي چې هغه د ظاهر او سیاق سباق سره چې کوم دی څه نه کي نه لګېږي. دا د الله په فضل سره څلور خبرې تېرې شولې. سند د قرآن شریف مو شو، تعریف موضوع غرض د قرآن شریف مو شو، تعریف موضوع غرض د علمي تفسیر مو شروع، او فرق په مابین تعویل او تفسیر او تحریف کې مو شروع. اوس پنځمه خبر راواله. لس خبرې مې ویلې اجمال کې. تفسیر په څو قسمه دی؟ تفسیر د قرآن شریف په 5 قسمه دی. په څو قسمه؟ نمبر 1 تفسیر القرآن بالقرآن. د قرآن تفسیر چا کړی؟ قرآن شریف کړی. هو علی قسمین متصل و منفصل. دا تفسیر د قرآن په قرآن سره 2 قسمه دي، یو متصل او یو منفصل. متصل معنا مفسر او مفسر یو ځای، منفصل معنا جدا جدای. د متصل مثال بسنګي. قرآن کې الله فرمایي کلوا واشربوا، خورئ او اسکئ، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، حتی کې تاسو ته سپین مزه ښکاره شي، من الخیط الاسود تور مزینه. اول کې دا من الفجر نو راغلی. ښه نو راغلی. نو بعضې صحابو په خپو کې مزې اچولي، یو کې به تور مزې اچولی، یو کې سپین ورته کتل وي. الله من الفجر راولېږه. دای بیان شو، دای تفسیر شو کې د مزې نه څه مراد دی. یو بخاری شریف دغه نقل کړی ده، عدی بن حاتم رضی الله عنه روایت نقل کړی. چا د بالغ لاندې 2 مزې ایښي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی، یا رسول الله سلام ما د سر د لاندې مزې ایښي، هغې پته خو ماته نه لګي. او ناوخته پورې مزې ښکاري نه. نو نبی علیہ السلام ورته وایي انک لعریض القفا، ستا څټ ډېر پلن دی. دې 2 مطلبه محدثینو ذکر کړي. یا خو نبی علیہ السلام خوشطبي کوله چې دا له سار مزې مراد دی او دا له بالغ د لاندې تک دی. دا خو ستا بالغ ډېر غټ دی نو، او چې چا بالغ غټي دغه څټ هم غټي. خوشطبي اوسه کوله. یا یې ورته دا وایي چې ته ساده یې، ګورې ورته چې چا څټ غټ یا کمقل او ساده یې. عارض القفا ملزوم دی او سادهوالی اوسه سره ته ساده یې. دا مزې ته نه دی مراد. د باندې دا اشتباه راغلی وه. تفسیر مظهري وضاحت کړی دی. من الفجر د نازلېدو نه وروسته من الفجر نازل شوی او په د اشتباه راغلی. او دا ځکه چې د ایمان راوړی او په 9 کال د هجرت څه چې مکه فتح شو، نو عدی بن حاتم سره راوړو، اسلام راوړلو. او کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. دا په 2 کال د هجرت نازل شوی، او دا من الفجر لګې ورځې پس نازل شوی. دا په 2 کال د هجرت نازل شوی. او 2 کال مخکې که نه هم مخکې من الفجر نازل شوی او په 2 کال د هجرت. او د باندې اشتباه کله راغلی وه؟ په 9 کال د هجرت. د فتح د مکې نه وروسته ایمان راوړو. من الفجر نازل شوی او په د اشتباه راغلی. بیا به څنګه اشتباه راغلی؟ دا مینې بیانیه دی څه چې دا مزې نه څه مراد دی؟ د سبا مزې مراد دی، او د بل تور مزې نه د شپې مزې مراد دی، شپه ته مراد ده. نه ده دا خیال و چې دا مینې اجلیه دی. سره دا مینې بیانیه او د په خیال کې مینې اجلیه و. نو دا معنا کوله چې دغه مزې مراد دی. حتی یتبین لکم الخیط الابیض، او سپین مزې هم دا د مزې ته مراد دی. د تور مزې نه جدا شي من الفجر د سبا په وجه دی. دا معنا کوله سبا راوخیږي او سبا دومره رڼا شي چې ته به کې 2 مزو کې فرق وکړي. نو دې وجه نه په اشتباه راغلی. من الفجر نازل شوی و. نو بعضې صحابو باندې اشتباه راغلی و د من الفجر د نازلېدو نه مخکې. او په عدی بن حاتم باندې اشتباه کله راغلی و؟ د من الفجر د نازلېدو نه وروسته. د دا خیال و چې دا مینې اجلیه دی، او دا مینې اجلیه نه دی، څه دی؟ مینې بیانیه دی. دې کې ته یو بله خبره هم وکړم، تفسیر کې به ته راځي. د اسلام احکام ډېر واضح دي.
دا په ریاضی نه دي موقوفه، په څه نه دي موقوفه؟ په ریاضی الله نه دي موقوفه کړي. نبی علیہ السلام وایي موږ انپړ امت یو، زما دا امت انپړ دی. مکې ته پیغمبر علیہ السلام او الله لېږلی شو. مونږ به چې کوم دی میاشتې ته ګورو چې راوخته نو اختر کوو به او چې راوخته نو روژه کوو به. ریاضي ذکر یې پکې کړی، که مونږ ریاضي نه ده ویلې ښه میاشت به صحیح کوو. صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. اوس یاره دا مولیان ډېر تکړه شو، ریاضي ویلې ده نو نظام بدل شولو. لکه مونږ په ریاضي څه تندر راچو، مونږ له هغه قرآن پکار دی او نبی اسلام حدیث پکار دی چې هغې څه ویلي په هغې به عمل کوو. په ریاضۍ باندې فقها ورد کړی. څه پې کړی؟ ریاضۍ والا وی چې میش نه لیدلی کېږي او بل طرف ته میش ولیدلی شوه، نو موږ به لیدو له اعتبار ورکوو، ریاضۍ له موږ اعتبار نه ورکوو. موږ قرآن او حدیث پکار دی. د اسلام احکام په شهادت بنا دي. پس شهادت ګواهان اوس او قاضي پې علم راغی چې دوی رښتیا وایي او ګواهي له منظوره کړه، بس موږ به پې څه کوو؟ روژه او اختر. بس دې کې هم خلک اوس ریاضي پکې کوي. نو ریاضي ویلې ده او ریاضي نه ده ویلې، صحابه ریاضي ویلې وه. دا د پخوا نه هغه نبی علیہ السلام نه دور نه داسې را روانه ده. نبی علیہ السلام وایي زما امت انفړ امت دی. مونږ لیکل میکل او داسې دغه نه شو کولی، خو بس چې میش هم لیدله نو څه کوئ؟ روژه کوئ، او چې میش هم لیدل اختر کوئ. دا ته ځکه هم د مردان کې یو کس و هغه نورادیق شیخ صاحب اختر کړی و، هغه ویلي وي دا علمای سو اختر کړی دی، ریاضیان یې نه دي ویلي و دغه اختر یې کړی دی. نو ما نه پېژند دغه مفتي صاحب، یو ځای کې ورسره دغه شو میلاو شو میټنګ و. نو ما یې مولوي صاحب دا کم کتاب ویلی دی چې ریاضۍ باندې به روژه او اختر کې؟ دا څه قرآن او حدیثو کې ثبوت شته؟ نو ما ته وایي چې ولې نبی علیہ السلام وایي فإن غم علیکم الهلال فاکملوا عدة شعبان 30. نو ما خو په غم راغلی، که میش پټه شو نو حساب به کې، دا خو میش کارا شوی ته حساب کې. دا حدیث الټه چلېږي. دا بل مفتي صاحب ده ته ما ډېرې وې کې دا ریاضي مه کوه. ما اوس شامي غونډه جیل وړی، ما دا ورته ښیم. مفتیان ټول په شامي پتې ورکوي، پې سخت رد کړی، ټولو مفتیانو فتاوو پې رد کړی. دارنګې مانځه ته راشئ، ثم اتموا الصيام الى الليل. روژه چې نیسئ نو سبا خاتونې نیسئ، او تر کوم وخته پورې نیسئ؟ تر شپې پورې. دا سبا هم په سترګو ښکاري، حتی یتبین لکم الخیط، په ریځۍ کې ښکاري که په سترګو ښکاري؟ په سترګو هم سبا ولیده، بس د هغې پورې خوراک څښاک کوئ. او ثم اتموا الصيام الى الليل، نبی علیہ السلام چې شپه دې طرف ته راوخته او نور دې طرف ته راوخته، افطر الصائم، د روژهدار روژه ماته شوله. نبی اسلام څه ویلي؟ شپه راوخته، شپه په ریاضۍ کې ښکاري که په دې سترګو ښکاري؟ د اسلام احکام ډېر دغه دي ښه. د دې وجه نه د اسلام احکام د قمري حساب سره تعلق لري. دا قمري حساب آسان دی او دا فرض کفایي دی ښه. سره فرض کفایي دی. که ټول امت پرېښو ګناهګارېږي، که بعضې په حساب کوو د نورو غاړه خلاصه ده. نو د مدرسو والا پکار دی او د علماو له کې دا اسلامي حساب خو دې کوي که نه؟ اوس دې هم پرې کوي، ښه دې پرورې او مارچ او اپریل او دا شی نه دې هم کوي. دغه هم ښه دی، دغه حساب ده، خو په دې باندې هر څوک نه پوهېږي. ښه ته نور ته وګوره، نو دا معلومولی چې د مالک څومره تاریخ دی. امي سړی نو سپومۍ ته وګوري، یاره د میاشتې خو نن 14مه 15مه ده غونډه شوې ښه، د ماښام سره وخته. امیانو ته هم پته لګي د اسلام احکام دا آسان احکام دي. داسې شي سره تعلق لري چې هغه د سترګو سره تعلق لري، مشاهدې سره. ګرانوالی پکې څه نشته؟ ریاضۍ ته الله موږ نه محتاجه کړي ښه. چا ویلي دي که نه ویلي نه دي ویلي. موږ په اسلام په قرآن او په حدیثو باندې عمل کوو. که ریاضي سره موافق او خلاخه که مخالف نه وه، د قرآن مخالفت کې به ریاضي خولټه غورځوو. څه به اخلو؟ قرآن به اخلو او د نبی علیہ السلام حدیث به اخلو. نو اوس دا امامان ماښام او دغه په دې محراب کې ګوري ښه، محراب ته ګوري چې ماښام شوی که نه دی ماخ شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماسوتن باره کې راغلي چې شفق پرېوځي. څه شفق کې به اختلاف دی چې حمرت دی که بیاض دی. نو شفق هم په سترګو ښکاري، د محراب کې نه ښکاري ښه. اوس د خلکو د بزه کې دغه ښکاري، شفق هم په محراب کې ګوري، هر څه په محراب کې ګوري. بس آسان کار دی نو. آسانه مولایي شو، لوپټه د سر نه تاو کا،
خانک چې درلاله شي خپې ته نه راتلو هلکه دا کتابونه ګورئ، د کتابونو څه ویلي بس په دې باندې عمل کوئ که نه. کامي سړی نقشې ته ګوري زه خو نه پوهېږي، نو ته خو مولا یې که نه. کتاب څه ویلي، پیغمبر علیه السلام څه ویلي، آیات کې څنګه راغلي، حدیث کې څنګه راغلي، ته خو دا وایه که نه. ته په نقشه باندې څه کې ها نقشه ښیي، ورېځ یاسۍ سړي ته پته ولګي دې ټایم باندې ماښام کېږي او دخ کېږي، خو نقشه خو دلیل نه دی که نه. نه دلیل څوک دی؟ قرآن او حدیث دی. ښه نو دی دا تفسیر متصل شو من الفجر دا خطابیت سره متصل ذکر دی که نه. دا تفسیر چې تفسیر د مفسر سره متصل ذکر شوی، بعض اوقاتو کې منفصل ذکر شوی. هغې راته یو څو مثاله ذکر کوم. قرآن شریف کې الله فرمایي واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم. هغه زنانه چې بې حیایي ته راتلو څلور ګواهان پې ونیسئ منکم ستاسو نه. اربعة څلور سړي به یې ښه. مصنف ابن ابي شیبه روایت نقل کړی کې سنت را روان دي د نبی علیه السلام نه او د خلفاو نه چې په حدودو کې د ښځې ګواهي څه نه کېږي، نه قبلېږي. هلکه لار یې د کوم ځای نه معلوم کړو چې اربعة منکم څلور سړي به یې. نو علم ته ضرورت دی قرآن کې که نه. د دریو نه د لسو پورې عادت خلاف القیس استعمالېږي. څه د مذکر دپاره څه عادت راځي؟ مؤنث چې معدود مذکري عادت به صحیح مؤنثي، چې معدود مؤنثي عادت به صحیح مذکري. د دریو نه لسو پورې خلاف القیس استعمالي. نو د اربعة د چشمې واچوئ فاستشهدوا علیهن اربعة دا مؤنث عادت دی که مذکر دی؟ مؤنث دی که نه. نو معدود به صحیح مذکر وایي. نو فاستشهدوا ګواهان ونیسئ علیهن په دې زنانو اربعة منکم څلور سړي. دې نه څلور سړي معلوم شو. منکم دا د مذکر صیغه ده که د مؤنث ده؟ منکم ستاسو نه به وي. فإن شهدوا که دې څلورو ګواهانو ګواهي وکړه په دې زنانو فامسکوهن فی البیوت، دا زنانه کورونو کې ایثار یې کوي حتی یتوفاهن الموت چې مرګ یې مړي او یجعل الله لهن سبیلا یا ول الله لاره راولېږي. دا د سورې نساء آیت دی، 15 نمبر آیت دی او 4مه پاره ده. تفسیر الله کړی دی په سورې نور کې. ښه سورې نور 2 آیت دی او 18 پاره ده. دا په 4مه پاره کې آیت دی او تفسیر یې په کوم ځای کې راغلی؟ 15مه پاره کې 2 آیت دی د سورې نور. الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما 100 جلده. زناکار سړی او ښځه سلسل کوړی یو یو وهي. دغه نبی علیه السلام یې خذو عني خذو عني قد جعل الله لهن سبیلا. زمانه دا احکام والی الله ولا لار اولېږله. حد د زنا د غیر شادي شده د غیر شادي شده سره جلد و میاتین و تغریب عام من سل کوړي دی، یو کال جلا وطني ده. او چې شادي شده دغه حکم رجم دی. دا آیت چې کوم دی راغی نبی علیه السلام یې زمانه واخلی دا حکم الله ولا لار راولېږله. نه لار دا لکه سل کوړې وي وهي. دا تفسیر شو. ښه تفسیر او مفسر کې بلا فصل لیکن دغه آیات چې کوم دی واللاتی یاتین 4مه پاره آیت دی او دا بل سورې نور 13مه پاره آیت دی. دویم مثال درته وښیم. اهدنا الصراط المستقیم، الله موږ ته صراط مستقیم وښایي. صراط الذین انعمت علیهم، صراط مستقیم سره د نیکانو لار ده. دا سورې فاتحه موږ ته د منعم علیهم لار وښایه. دا منعم علیهم څوک دي؟ د دې تفسیر شوی دا خو سورې فاتحه آیاتو او تفسیر الله پاک کړی دی په 15مه پاره کې سورې نساء کې 69 نمبر آیت دی. 15مه پاره د سورې نساء او 69 نمبر آیت دی. ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. وسدا من النبیین د انعم علیهم بیان شو کنه. انعم الله علیهم صاحبان رضی الله عنه د نبی علیہ السلام آزاد شوی مریی دی. دی ورځ جاړي. نبی علیہ السلام یې ولې جاړي؟ یاره کور ته لاړ شو نو زلم خفه شي نو جومات ته راشو په تاسو نظر ولګي زلم خوشحاله شي. اوس فکر دی اخیستی ما چې مونږ آخرت ته لاړ شو او جنت ته هم لاړ شو نو تاسو به اوچته درجه کې وي او مونږ به څه یو په لاندې درجه کې یو. نو جنت کې به ستا دیدار نه کي
نو موږ به جنت کې وخت څنګه تېرو؟ په دې جاړه الله د آیت راولېږو. څلور قسمه خو دغه شو ښه. ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. دی به د هغه کسانو سي منعم علیهم. دی منعم علیهم څوک دي؟ من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا څلور قسمه منعم علیهم الله بیان وکړو. او نمبر 5 مطیعین دي سری. ومن یطع الله والرسول دا مطیعین شو. دا مطیعین به د هغې څه وسره نو دا نمبر 5 شو. دلته یو اعتراض درته وکړم د ایت کې. دا مطیعین خو صالحین دي، دا خو د نمبر 4 کې داخل دي، نمبر 5 نه شروع. بیان القرآن اوس یو قید لګولې. ومن یطع الله والرسول فی الواجبات فی الضروریات. الله او رسول اطاعت یې بچا کې کړی، په ضروریات او واجباتو کې کړی. دا نمبر 5 شو. او په نوافلو کې او په مستحباتو کې او دې کې اطاعت کوي، به خو صالحین دي. بیا نمبر 5 دی ویسه نه دي، بیا نمبر 4 دی، نمبر 5 نه دي. نمبر 5 به علی کې صرف واجبات کوي او نور عام نیکانو لدونه توجه سره کوي نه ور کوي. نمبر 5 شروع. نو دی بدل د دې منعم علیهم صحیح. نو الله تفسیر د منعم علیهم کړي. دا څلور پاټي دي. دا تفسیر الله پس دغه کې کړي ده، په تفسیر یې کړی ده، په 5مه پاره کې سوره نساء کې کړی ده. یو بل مثال درته وښیم. سوره بقره 37 نمبر آیت کې اوله پاره کې فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. آدم علیه السلام د رب نه کلمې زده کړې، فتاب علیه. الله قبول توبې پې وکړو ځکه چې الله تواب الرحیم دی. کلمې مجملې دي، خاصه کلمې الله تفسیر کړی دی. د سوره اعراف په 23 نمبر آیت کې 5مه پاره کې 23 آیات ته 8مه پاره ده. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. دا د کلماتو تفسیر دی. وتلقى آدم من ربه کلمات. دغه فصل شته کنه شته. تفسیر او مفسر په من کې سره فصل دی، جدا جدا الله ذکر کړي. یو بل نظیر د توخه مثال الله فرمای یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اے مسلمانانو ځان کې تقوا راولئ. دا مقصود دی ښا. تقوا راوسته ځان کې او تقوا به رب کې څنګه راځي؟ وکونوا مع الصادقین. دا سبب دی د رښتینو خلکو مرګرتیا وکړي، متقین بشي. دا وس اجمال لې پکې چې دا تقوا څه ته وایي، دا متقین څوک دي او دا صادقین څوک دي. زه هم زه صادق یم او بل وایي زه صادق یم. الله له دې تفسیر کړی دی په 2مه پاره کې سوره بقره 177 نمبر آیت دی. لیس البر ان تولوا وجوهکم. د آیت ته ګورئ ښه. څوک چې شپږ کاره کوي دا متقین دی او دا صادقین دي. څو کاره کوي؟ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکی دانه دا چې مشرق او مغرب ته چې کوم دی مخ ګرځوي. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. یو خو ایمان شوخه په ذریاتو باندې صحیح ایمانی. لكن البر من آمن بالله واليوم یو ایمان شو. لكن البر من آمن بالله والملائکة والکتاب والنبیین. نمبر 2 وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وسائلين وفي الرقاب. دې باندې بخاری غالبا بابي کې ان په المال حقا سوى الزکات. په مال کې زکات نه سوا نور حقوق هم شته. زکات ورسته الله به ذکر کوي، په دې عتب کړي فات المال باندې. نو معلومه کې دین نفلی صدقه مراد دي. ښه فات المال على حبه. دویم داسې شروع چې صدقه ور کوي سخی. ښه واقام الصلاه نمبر 3 څه کوي؟ واقام الصلاه فرض مون کوي. وآت الزکات نمبر 4 څه کوي؟ فرض زکات ور کوي. آت المال نفلی صدقه شو، آت الزکات فرض زکات شو. څلور کار. نمبر 5 والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. وعدو باندې وفا کوي چې کله وعده وکي. په دې کې ته یو نقطه یم. دا نمبر 5 شو. قوم پیژند. نمبر 1 من امانه شو. نمبر 2 آت المال شو. نمبر 3 اقام الصلاه شو. نمبر 4
آتا الزکات شو، نمبر 5 والموفون. دا څلور جملې الله فعلی ذکر کړي. څه ذکر کړي؟ معنا فعل ماضی دا وجهګه بیگانه. آتا فعل ماضی دا، اقام الصلاة فی ماضی جمله ماضیه فعلیه دا، آتا الزکات فعلیه ماضیه دا. اول موفون بعهدهم دا نمبر 5 جمله اسمیه ذکر کړه. دا ولی قرآن کې علم ته ضرورت دی کنه. دا جمله اسمیه ولی ذکر کړه؟ جمله اسمیه په دوام دلالت کوي، پس همیشه په وعدو باندې وفا کوي. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. نمبر 4 دا 5 دا څوخه الله سے وعده کړي، بندگانو سے وعده کړي، هغه وفا کوي او همیشه به کوي. په یو ځل وعده وفا باندې چړې نه خلاصيږي، ځکه اسمیه ذکر کړه. او نمبر 6 والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. دا نمبر 6 صفت دا به طرز بدل شلو. والموفون مرفوع کنه، والصابرین منصوب دی. دا یو طرز باندې ولې راندل؟ دا منصوب بنا بر مدح دی. امدح الصابرین، آفرین دی او په صابرانو دی. پیګه پیګه صبر پسه کې کوي، فی البأساء په فقیرۍ کې کوي، مالی مصیبت شو. والضراء په بیماری کې کوي، بدنی مصیبت شو. وحین الباس په وخت د جګړه کې کوي، دا جانی مصیبت شو، د جان خطر پکې. دا شپږ صفات چې بچا کی اولایکه کې چاته اشاره کی؟ ذات او صفت لخوا. دا ول بلاغت کې راشي. یو ضمیر د ذات تر دی، یو اسم اشاره د ذات او صفت وړو تر دی. اولایکه دغه کسان چې موصوف شو په صفات او ستو سره، الذين صدقوا. دا رښتینی دي. ښا رښتینی وضاحت وشو کنه. رښتینی مجملو کونو ماستالقین. رښتینی سوق دی وای زه رښتینی بولوي چې دا شپږ صفات پکې په دې تله او تله. دا رښتینی دی چې نو دا رښتینی نه دی. اولایکم معرفه ده، الذين صدقوا معرفه ده مبتدا خبر چې معرفه یې څه پیدا کوي؟ حصر پیدا کوي. الله وی رښتینی صرف او صرف دا کسان دي چې دا شپږ صفات پکې. و اولایک هم المتقون. الله متقین صرف او صرف دا دي. اولایکم معرفه ده، المتقون هم سره معرفه ده. من کې ضمیری فصل لیکم مبتدا خبر چې معرفي او ضمیری فصل پکې څه پیدا کوي؟ حصر پیدا کوي. تلخیص په مدته پکې هم ښه تلخیص په مدته هم. دا حصر څو طریقې دي؟ څلور طریقې دي. یو طریقه نفی او استثناء ده، په دې څه حصر راځي. یو انما ده، یو نفی او استثناء ما الا، یو انما ده. یو تقدیم ما حقه تاخیر ده، یو تعریف د مبتدا او خبر ده. وایي دلته مبتدا او خبر معرفت او من کې ضمیر فصل دي. الله وایي اولایکم معرفه، اسم اشاره معرفه کې نه کېږي. الذين صدقوا موصول له دا معرفه ده، موصولات معارف دي. دا حصر پیدا کوي. رښتینی صرف او صرف دا دي. اولئک هم المتقون او فرزگار صرف او صرف دا دي. دا تعریف تفسیر وشلو. د فرزگار او تفسیر الله وکړو، د متقین او تفسیر الله وکړو. ها کله کله تفسیر معلومیږي د سیاق او سباق ندام تفسیر بالقرآن دی. لکه الله فرمای وقرنا فی بیوت کنا ولا تبرجن تبرج الجاهلیت. دا ظاهر کې خطاب د نبی علیہ السلام بیبیانو ته. اے د نبی علیہ السلام بیبیانو کور کې نه اظهار د ډول پردو خلکو ته مکوئ، جاهلیت اوله پشانې. ظاهری معنی اداره او چې سیاق سباق ته مونږ ګورو، اقیمنا الصلاة واتینا الزکاة واتینا الله ورسوله، دا هم پکې دي کنه. دا احکام د نبی اسلام بیبیانو پورې خاص دي؟ نه دي خاص. نو چې مونږ او زکات او د الله اطاعت او نبی اسلام اطاعت دا د نبی اسلام د بیبیانو خصوصیت نه لري. نو کور کې ناستلم د نبی اسلام د بیبیانو خصوصیت نه لري. بلا ضرورت رکو رسه کوي. ضرورت په وخت کې وتلې چې باندې پرده کې وضاحت وکړو. خدایت ته وضاحت درته اوس کوم. هدي چې دا تفسیر دی. خام تفسیر د سیاق سباق نه معلومیږي چې دا حکم سره عام دی. عام مسلمانانو بیبیانو ته حکم دی بلا دې ته حجاب بالبیوت وي. ښه او چې به بار وځي نو به حجاب بالجلابیب راغلی. اسم یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. هغه حجاب بالجلابیب دی. دا تفسیر د قرآن شو. په قرآن مو پیژند. کله به تفسیر متصلی دا غي مته یو مثال ذکر کا، کله تفسیر بالمنفصل وي. په دې شپږ مثال مې تاغه ذکر کړو. دویم تفسیر د قرآن شریف دی بل احادیث د نبی علیہ السلام په حدیث سره.
پرویزین د نبی علیہ السلام حدیث نه مني، دې اصل کې قرآن نه مني. ښه ځان ته اهل قرآن وایي که قرآن کې اقیم الصلاة راغلی دی، نو دا پکې راغلی چې مونږ به څو رکعاته کې او څنګه به کې دا په قرآن کې شته نشته دی. نو بس آزاد شي که نه، که یو رکعت کې او که دوه کې او بس بېغمه ګرځه نو زه اهل قرآن یم حدیث نه منم. مطلب باندې پوه شي که نه. دارنګې قرآن کې آتو زکات راغلی، نو دا قرآن کې شته کې څومره زکات به ورکې؟ دا پکې شته کې د غواګانو دومره نصاب دی او د میخو دومره نصاب دی، د اوښانو دومره نصاب دی او د ګړو دومره نصاب دی، د سونا دومره نصاب دی او د چاندي دومره. دا قرآن کې شته دی. ګړو کې به څومره ورکې، غواګانو کې دا قرآن شریف کې شته دی. نو بس دا مطلب دی چې قرآن نه منو، بس د خپلې خوښې کې څنګه هم کول هغسې به کوو. نو د قرآن نه ځان ازادوي. ښه قرآن شریف کې الله ذکر کړي چې حرم الربا، سود مې حرام کړی. نو تفصیل قرآن کې شته دی. بس سود کوه بېغمه. قرآن کې خو الله حرم الربا ویلی، نور تفصیل خو نشته دی. حدیث زه نه منم، دې د قرآن نه ځان ازادوي. نو دا درته یو څو یا ته ویم چې نبی علیہ السلام مفسر د قرآن دی. سره نبی علیہ السلام مفسر د قرآن دی. دا د قرآن نه ثابته ډېر ځایونه آیاتونه دي، خو آیاتونه درته ذکر کوم. الله فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما درته قرآن نازل کړی دی چې خلکو ته هغه قرآن بیان کړي چې دې ته نازل شوی دی. الله ما دا قرآن د دې لپاره لګلی چې ته به خلکو ته بیانې. دا بیان تفسیر دی که نه دی؟ الله نبی اسلام ته وایي ته به مفسري، پرویزي به مفسر نه، خاص څوک به مفسري، ته به د قرآن تفسیر کې. سورې نحل آیت نمبر 44 14 پاره ده. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي. الله ما په بندگانو احسان کړي، ما په نبی اسلام را لګلې. څلور کارا کوي. دا څلور کارا قرآن کې الله څلور ځای ذکر کړي. ښه دغه ته اوس یو نقطه ویم، مې په تفسیر کې ترازی. اوله سپاره کې ابراهیم علیه السلام دعا کړي، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. یا الله پاکه په دې امت کې پیغمبر ولېږه چې څلور کاره کوي. یتلو علیهم آیاتک، تلاوت د آیاتونو کوي. دا خو قرت شروع، دا قرت د قرآن د نبی علیہ السلام نه نقل له د قارینو سند چا ته رسي؟ نبی علیہ السلام ته رسي. تجوید سند ورکوي، نبی علیہ السلام ته رسي. نبی علیہ السلام قاری د قرآن و. یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم د قرآن ورکوي. دا تفسیر د قرآن. نبی علیہ السلام سو مفسر د قرآن والحکمه، او تعلیم د حدیث ورکوي. دا نبی علیہ السلام محدث شلو. حدیث سند هم چاته رسي؟ نبی علیہ السلام ته. ویزکیهم، ندی تزکیه کوي. دا تصوف شلو. صوفیای کرام سند هم چاته رسي؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسي. دا څلور شعبې شولې د نبی اسلام نه نقل دي. چې الله یې دعا قبول کړي، نو څلور ځای درې ځای الله دا مضمون نور ذکر کړی دی. یو په دویمه پاره کې دی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمه ویعلمکم. دا څلور شعبې دلته هم الله ذکر کړي. دا بل آیت مې درته وسوي، څلورمې پارې آیت دی، سورې ال عمران 164 نمبر آیت دی او څلورمه پاره. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم انفسهم يتلو عليهم آیاته. دا څلور شعبې دلته هم الله ذکر کړي. سورہ جمعه کې هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمه وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التم الله څلور ذکر کړي. و دې کې ته یو نقطه بل وي چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده، نو تعلیم د قرآن او د حدیث مخکې کړی دی. څه مخکې کړی؟ تعلیم د قرآن او د حدیثو. ربنا وابعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحکمه ويزکیهم. رسته دی او د نورو درې آیتونو کې الله تزکیه مخکې کړي. د درې وړو کې کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، دا مخکې شو. ویعلمکم الکتاب والحکمه، قرآن او حدیث تعلیم رسته شروع. دې کې څه نکته ده؟ هغه کې نکته دا ده
چې ابراهیم علیه السلام دعا کوي تعلیم د قرآن او د حدیث مخکې کو، دا سبب له تزکیه دی. سره تزکیه به سړي کې کله راځي چې قرآن او حدیث ووایي، نو دا وسیله ده، دا الله مخکې کړی ده. تزکیه مقصود دی، هغه وروسته کړی، وسیله مخکې کنه. او چې الله دعا قبول کړي نو الله په دعا قبولېدو کې تزکیه مخکې کړي، دا مقصود دی. مقصود اهم یې الله د اهمیت د وجې څه مخکې کړی، مقصود او تزکیه مقصود ده. او نبی علیه الصلاۃ والسلام وسیله مخکې کړې ده چې دعا کوي. ابراهیم علیه السلام نو څه مخکې کړي، وسیله مخکې ذکر کړي چې هغه تعلیم د قرآن او د حدیث. خنو دې کې دارال چې نبی علیه السلام به تلاوت هم کوي، تعلیم د څه به ورکوي، لا به پکې دې لپاره لېږلی چې تعلیم د قرآن او د حدیثو به کوي. نبی علیه السلام سره مفسر د قرآن شریف دی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. مونږ ته د قرآن په رښتیا سره نازل کړی چې فیصله وکړي د خلکو په منځ کې بما په هغه څه اراک الله. روح دغه لیکلي، تفسیر قرطبي لیکلي، معارف ادریس لیکلي که دا اراده چا نه مشتق دی، د رای نه مشتق دی، د رؤیت نه ښه. یو رؤیت دی نصر پسترګو چې د نظر لګي دی ته څه وایي، رؤیت وایي. او د اړه پسترګو چې د نظر لګي دی ته څه وایي، رای وایي. دا فیصله د سر پسترګو نه ښکاري، دا د اړه پسترګو ښکاري. مطلب باندې پوه شئ که این سخن باید با گوش دل شنود، گوش گل اینجا ندارد هیچ سود. گوش گل با جملت حیوان هم دمست او گوش سیر مخصوص نسل آدم است. شاعر ویلی دا خبر از زړه په غوږ واوره، د خټې غوږونه دلته پیدا نه کوي. گوش گل با جمله حیوان هم دمست، د خټو غوږونه خو د ټولو حیواناتو څه دي. گوش سیر مخصوص نسل آدم است، د زړه غوږونه دا په انسان پورې خاص دي. دا فیصلې د سر په سترګو نه ښکاري، دا په چا ښکاري. قرطبي معنا کړي، ادریس کاندلوي سے معارف کې نقل کړي، د زړه په سترګو ته الله ښوولي دي. نو نبی علیه السلام ته الله دا فیصلې ښوولي دي. نبی علیه السلام ته وایي ته به په قرآن فیصله کې دا ما تا ته ښوولې ده. انا انزلنا الیک الکتاب وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. مونږ قرآن پتا نه دی نازل کړی مگر دې لپاره چې ته بیان وکړې هغه حکم چې دې کې اختلاف کړی. سورې نحل نمبر 6 آیت 14 پاره ده. دا مې تاسو مختصر آیتونه وي چې الله نبی علیہ السلام ته تمام مفسر د قرآن نه لګلې. څه به کېده، قرآن تفسیر وکړي، د قرآن تفسیر وکړي. یو بل پکې ته نقطه وي ما قرآن کې بل دعا یا ترش وهذا صراط ربک مستقیما. یو صورت کې دعا یا طریقه وهذا صراط ربک، دا د رب لاره ده. او بل آیت کې ورپسې الله فرمایي وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، دا زما لاره ده. یو آیت کې وایي دا الله لاره ده، بل ورپسې را روان دي. اتمه پاره کې دوه آیتونه دي، دا زما لاره ده. دا الله لاره ده که د نبی علیه السلام لاره ده؟ الله ده. رهنمای څوک دی؟ جناب رسول الله سلام دی. لاره ده الله ده او رهنمای جناب رسول الله سلام دی. نو نبی اسلام ته د رهنمایي په اعتبار سره نسبت شوی کې دا زما لاره ده. اهدنا الصراط المستقیم، الله صراط مستقیم راته وښایي. صراط مستقیم د چا لاره ده؟ د قرآن لاره نه ده. الله کی تفسیر کوي دا سینې دی ویلي اهدنا الصراط المستقیم صراط القرآن. الله سی ویلي صراط الذین انعمت علیهم، دا د منعم علیهم لاره ده. نو دې کې دې ته اشاره ده چې د قرآن لاره موږ د منعم علیهم نه یادو. چا نه به یادو؟ منعم علیهم نه به یادو. دا د قرآن مفسرین دي، دی براته د لاره ښیي. پرویزن به راته نه ښیي. په پښتو پوه شئ که نه، دا دوه مفتی شفیع صاحب په دې ځای کې معارف کې لیکلي الله د رسېدو دوه لارې دي، یو رجال الله دی، یو کتاب الله دی. دې دواړو ته موږ محتاج یو. بعضې کسانو یې موږ له کتاب الله کافي دی، رجال نه مني، پیغمبران علیهم السلام حدیث نه مني، دا هم بې لارې شي. بعضې یې موږ له رجال کافي دي. ښه زمونږ استاد داسې ویلي، آیت ورته وایه نه مني. زمونږ استاد موږ ته داسې ویلي دي. نه، دواړه به موږ منو، کتاب الله به منو
رجال الله مفتی صاحب لیکلی که یوازې کتاب الله کافی وي الله به پیغمبران نه را لېږلی علیهم السلام، پیغمبران رجال لیکل. خو دا به ویلو که دا قرآن واخله یو بس په دې عمل کوئ، ستاسو عربي خپله ژبه ده. الله پیغمبران را لېږلی به موږ ته بیان کوي. که یوازې رجال کافی وي الله به کتابونه نه را لېږلی. صرف پیغمبران علیهم السلام به څه کړي؟ نو موږ کتاب الله ته محتاج یو او رجال الله ته هم څه یو؟ محتاج یو. نو پیغمبر علیه السلام تفسیر کړی دی. دا حدیث د قرآن سره تفسیر دی. اقیم الصلاة کې اجمال دی، نبی علیہ السلام یې تفسیر کړی چې داسې به مونځ کې، داسې به کې، رکوع به داسې کې، سجده به داسې کې. دا تفسیر نبی علیہ السلام کړی. آتو زکات کې اجمال دی، تفسیر یې چا کړی؟ نبی علیہ السلام. غواګانو کې دونه نصاب دی، میخو کې دونه نصاب دی، سونا کې دونه زکات لب کې ورکې. حرم ربا تفسیر جناب رسول الله وسلم کړی. نو تفسیر د قرآن بالحدیث دی. خدا دویم قسم تفسیر شروع. دریم قسم تفسیر د قرآن دی باقوال الصحابه رضوان الله علیهم اجمعین. صحابه په اقوالو سره د قرآن تفسیر کې. امام ابو عبدالرحمن السلمی التابعی وایي چې حدثنا الذین، تفسیر ابن کثیر لیکلی په مقدمه کې په نهمه صفحه کې اول جلد کې امام ابو عبدالرحمن السلمی وایي چې تابعی دی. حدثنا الذین کانوا یقرؤون القرآن. مونږ ته هغه چا حدیث بیان کړی چې هغه قرآن شریف وي. که عثمان بن عفان رضی الله عنه و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و غیره انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلی الله علیه وسلم 10 آیات. د نبی علیہ السلام نه به 10 آیات یاد کړو. لم يتجاوزوها، د 10 آیات نه مخکې نه تله حتی یعلموا ما فيها من العلم، حتی چې کوم علم به پکې ول عمل به پکې او سره یاد کو. ای چې بل سیات یاد کړه نو الله سیات علم او عمل به مسلسل کو، تفسیر به مسیات کو، بیا په وړاندې تللو. صرف الفاظ به نه یادول. نو صحابه کرام مفسرین د قرآن دي، سری قرآن به هم یاد او سره به هم یاد. تفسیر ابن کثیر دا قول دا عبدالرحمن السلمی تابعی رحمه الله دا قول ذکر کړی دی. او تقی عثماني صاحب دا اتقان په حواله نقل کړی ښه. اتقان په حواله هغه دویم جلد کې دا ده. عبدالرحمن السلمی رحمه الله ابو عبدالرحمن السلمی قول نقل کړی. بیدارانګي تقی عثماني سے د موطا په حواله باندې د عبد الله بن عمر رحمه قول نقل کړي. او دانګي د اتقان په حواله باندې چې د امزل کې هغه دا قول نقل کړي 130 سے پیلی کړي چې اقام ابن عمر رضی الله عنهما على حفظ القرآن 8 سنين. عبد الله بن عمر رحمه په یادولو د قرآن اته کاله مقیم پاتې شو. په اته کاله کې اقام په على حفظ البقره، سوره بقره په څو کې یاد کړو؟ په اته کاله کې یاد کړو. دغه هوتی ذهنونو صرف سوره بقره نه یاد ولا څه به وسه یاد او تفسیر به وسه یاد او اوس دی وخت کې موږ سره گجرات کې یو طالب هغه په 2 میاشتو کې قرآن یاد کړو. په 2 میاشتو کې زمون بل یو مرګره شمس الرحمن نوم واپس لولو کې یاد کړو. او دغه کې یو کس دی ساول ډیر کې په میاشت کې دی وخت کې قرآن یاد کړي. کشر الګ دی اکوړی پارغ دی په یو میاشت کې قرآن یاد کړي. نو بس زمونږ د پیزان دونه د کړی دي صحابه ذهن خو ډیر تیزو. په پاته کاله کې سوره بقره یادول. نو موږ صرف الفاظ پیزان یاد یقین وسه یادولي، معنی به وسه یادولي. صحابه کرام مفسرین دي. دارنګه چې کوم دی یو بل روایت ته ویم بخاری سے ہم نقل کړی 748 صفحه دویم جلد کې، مسلم نقل کړی 293 صفحه او دویم جلد کې. وقال ابن مسعود، عبد الله بن مسعود فرمایي چې والذي لا اله غیره، پاک ذات میں نے قسم ہے کہ داغه نه سوا بل معبود نشته. ما انزل آیه من کتاب الله، الله په کتاب کې یو آیت هم نه دراغله الا وانا اعلم بمن نزلت و اين نزلت. زه په دې عالم یم فی من نزلت چې چا باره کې نازل شوی و اين نزلت او چرته نازل شوی. عبد الله بن مسعود قول چا نقل کړي متفقون علیه روایت بخاری سے 748 صفحه کې، مسلم په 293 کې نقل کړي. قرآن کې یو آیت هم نشته مگر ماته دا معلوم دی چې په کوم ځای کې چا په باره کې نازل شوی او چرته نازل شوی.
او د هغې سره سره یو بله خبره یې کړې ښه ولو اعلم احدا اعلم بکتاب الله مني که ما ته یو کس معلوم شو چې د الله په کتاب زما نه ښه پوهېږي او تناله المطایا حتی سورلي رسي لاتیته زه به ورته ورسم زه دا نه وایم ما ته قرآن د آیت ځای معلوم دی چا باره کې نازل شوی هغه هم راته معلوم دی خو که زما نه قرآن باندې ښه پوهېږي یو کس زه به ورپسې سورلي مې ورته رسي زما تلل ورته ممکن وي زه به لاړ شم د هغه نه به د قرآن علم حاصل کوم دا د ابن کثیر هم دغه نقل کړی د عبدالله بن مسعود قول ابواللیث سمرقندي په 23 صفحه اول جلد کې نقل کړی او ابن کثیر په 9 صفحه کې زما کې نقل کړی علی نه قول چې کوم دی تفسیر الرحمن تفسیر نقل کړی دی وقال علی رضی الله عنه فرمای لو شئت قدما اراده شي لا وقرت 70 بائرا من تفسیر فاتحه الكتاب زب بوج کما بار بکم او یا او خان په تفسیر د سوره فاتحه باندې سوره فاتحه ودون غټ تفسیر ولیکم چې او یا او خان باغه بار وړي او د یو مکتبه کې چې کوم کتابونه یو خيزه کولې شي وړلې شي وښونه بار وړي او یا او خان مسیر د یو سوره فاتحه تفسیر چې کوم دی وړي نو صحابه ته د قران تفسیر دا سه یاد کړو چې یو سوره فاتحه په تفسیر څه کوي او یا او خان باري دی په قران باندې خپویدل تفسیر ابو اللیث لیکلی چې وکانه صحابه یجتهدون په فهم القرآن صحابه کرام به کوشش کاو په پوهه د قرآن شریف کې دا ابن کثیر لیکلی دی دغه لیکلی ابو اللیث تفسیر لیکلی صحابه کرام به کوشش کاو په پوهه د قرآن کې مستعینین علی ذلک پدې به امداد حاصله او پدری چیزونو سره به معرفت اوضاع اللغت صحابه کرامو ته څه معلوم وجه د لغت معلومه چې دا لفظ د کومه معنا ده پاره وځي شوی معرفت عادات العرب د عرب او د عادتونو خبرو قرآن شریف اول په عربی ژبه کې نازل شوی د عرب او د عادت مطابق نازل شوی نو صحابه کرامو ته د عرب او عادت معلوم معرفت احوال اليهود او د يهود حالات مرته معلومو سو ته معلومو يهود مذمت پکې ذکر شوی داغه قباحتونه ذکر شوی داغه باره کې ایتونه راغلي منافقان او يهوديان او د صحابو ته خزو معلومونه په قران باندې خپویدل دا دریم تفسیر شوخه تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالاحاديث تفسیر القرآن باقوال صحابه رضی الله عنهم نمبر 4 تفسیر القرآن باقوال التابعین و تابعین په اقوال سره تابعین په اقوال سره قطاده سے افسرو اکرامه سے افسرو دې ټول صحابه له څه کړو تفسیر یاد کړو دې رضانه تفسیر نو کړو صحابه کرامو نه یاد کړو او نمبر 4 تفسیر د قرآن دی مطابقا بالقواعد الصرفيه والنحويه تفسیر د قرآن شریف د مطابق د صرف او د نحو او د بلاغت د قاعده مطابق سره تفسیر وکي صرفي باب نه دا معلومیږي دای خصوصیت ته د نحو د قاعده نه داسې معلومي هغه مطابق سره تفسیر کوي اولئک علیهم لعنت الله ادریس کاندلی سے معنا کوي په دوی لعنت مستمر ده سره هلکه دا لعنت مستمر ده څه معلوم کو دا جمله اسمیه ده کنه جمله اسمیه بس دلالت کوي په دوامو دا تفسیر د قرآن شریف دی نو د قاعده مطابق سنقتل ابناهم تفسیر ابن کثیر معنا کې ډېر به بچي مړ کوسو دا ډېر معنا نه کم نه معلومه کړي دا باب تفعیل له باب تفعیل خاصیت سره مبالغه ده صرف قاعده مطابق تفسیر کول د نحوی د قاعده دا قرآن شریف دریاب ده خشاور الله سی لیکلی قرآن شریف دریاب ده او دا علما محدثین او مفسرین دا لامبوزن دي سری لامبوزن دي دې دریاب ته ورټوپ کوي د نحوی عالم کې خپل مرغلری راو باسي څه د نحوی مرغلری راو باسي خلکو ته بیانوي د صرف علما چې صرفي ماهرانی هر صرف نقطې راو باسي عوامو ته پیش کوي د بلاغت عالمان د قرآن شریف غون ترکیب هم لیکل چې ښه املا ورته املا او محمد نبی الرحمن ما مخ کې اخیستو اصل ترکیب کړي دي یم بیرته خرڅ کوم
څوک د نحوی قاعدې پکې ذکر کوي او نقطې، څوک د صرف ذکر کوي، څوک بلاغت نقطې کې ذکر کوي، سب کې ذکر کوي بلاغت. شعبان تفسیر علامه صابونی سے لیکل د مکه مکرمه یو عالم دی، ډېر ښکلی عالم او ډېر ښایسته تفسیر لیکل. اب کې بلاغات هو اخر کې وایي تفسیرو کې، نو اخر کې پکې دا آیات کې څومره بلاغت نقطې راغلي اب پکې بیانوي. څوک پکې منطق ته دي جمل صحیح وغیرہ او دا پکې ګوره. امام رازی سے تفسیر ګوره منطقي علماء کړه اب پکې مقدمه او تعالی جوړي. مطلب پوه شي کړه نه هر څوک دریاب دی ښه نقطې بس لا موزن دي نقطې پکې راوباسي. او دا ټول علما چې دي کومې نقطې رښتلي سړی عقل وته ایران شي ښه کې دې الله څومره پوه ورکړي څومره عجیبه نقطې سړي د ځان اړه تور شي. نه دې نسبت چې واخلې قرآن شریف علومو ته دریاب ساز کې هم نه جوړېږي. قرآن دومره ډېر علوم دي دا هغه لږه معمولي څه یې څه کړي چا دې سر اخیستي چا دې سر اخیستي. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. فلا یتدبرون قرآن کې دې فکر نه کوي. قرآن نه مسلې څه کېږي. علامه شعبی صاحب دا تابعی دی او مشهور محدث دی. دنه چا تپوس وکړم ولا شیطان ښځه وه ډېر محدث دی دا علماء الله ډېره پوهه ورکړي دا څوک را بندولی نه شي. نو هغه ورته وایي دا داسې واده و چې زه پکې نه وم. چېرې شیطان په واده کې نه وي ما ته څه پته لري چې ښځه شته او که نشته. نو بیا آیات ورته رامخې ته شوه فتتخذونه وذریته اولیاء من دوني. تاسو شیطان او د شیطان بچي دوستان نیسئ او ما نه نیسئ. پکې د آیت مخې ته راغی دې خوا راشه د شیطان ښځه وه. د ایت نه معلومېږي د شیطان بچي و چې بچي نو بچي د ښځې نه وي بس شیطان ښځه وه. آیت نه معلومه کړله. دا قرآن کې فکر سوچ پکار دی مسلې ته معلومېږي. مطلب باندې پوه شئ که دا تفسیر د قرآن شریف دی مطابق د قواعد صرفیو د نحویو د بلاغت د قاعدو مطابق تفسیر کول. خدا خبر هم ختمه شوله. سند د قرآن شریف وشولو. تعریف موضوع غرض د قرآن شریف وشولو. تعریف موضوع غرض د علم تفسیر وشولو. او دارنګې فرق ذکر شو مابین د اختلاف ذکر شو مابین د تفسیر او تعویل او تحریف کې. نمبر 5 اقسام له تفسیر وشولو. نمبر 6 سلاسل سبعه په قرآن شریف کې ذکر کېږي د هغې وضاحت. بعض سلاسل سبعه په قرآن شریف کې و سلسلې قرآن شریف کې ذکر کېږي. الاولا منها سلسله الدعاوی. اوله سلسله په قرآن شریف کې د دعاوی سلسله ده. وثانیه سلسله الدلائل. دویمه د دلایل سلسله ده. وثالثه سلسله الشکایات. دویمه سلسله د شکایاتو ده شکوی ذکر کی. والرابعه سلسله التخویفات. څلورمه سلسله د تخویفاتو ده تخویف دنیوي اخروی. والخامسه سلسله التنبیهات چرته تنبیه المؤمنین او چرته تنبیه النبی صلی الله علیه وسلم. والثالثه سلسله التسلیات چرته الله نبی علیہ السلام له تسلی ورکوي چرته مسلمانانو له تسلی ورکوي. والسابعه سلسله ازاله الشبهات ومه سلسله د دې چې شوبې الله ختموي. دا و سلسله قرآن کې ذکر کیږي. اجمالا هم یاد کړئ سلسله الدعاوی نمبر 1 سلسله الدلائل نمبر 2 سلسله الشکایات نمبر 3 سلسله التخویفات نمبر 4 سلسله التنبیهات نمبر 5 اور سلسله التسلیات نمبر 6 سلسله ازاله الشبهات دا نمبر 7 شولې. وسی تفصیل تلاش. سلسله الدعاوی یبین فیها 4 مقاصد. څلور مقصد ذکر کیږي په ضمن دعوا کې. یبین التوحید فی ضمن الدعوا والرسالت وصداقت القرآن والبعث بعد الموت. دا څلور چیزونه الله له دعوی په شکل کې ذکر کوي. چرته دعوه د توحیدی، چرته دعوه د رسالتی، چرته دعوه د صداقت القرآنی، چرته دعوه د بعث بعد الموت ته حقیقتی. اوس راشه سلسله دا خو سلسله د دعوی شوله. څلور دعوی قرآن کې ذکر کیږي. دویمه سلسله د دلایلو. دلایل قرآن شریف کې چرته عقلی او چرته صحیح نقلی. دا دواړه قرآن شریف کې ذکر دي.
دلایل عقلیه په قرآن شریف کې ذکر دی داسې وایي یو ادله نقلیه دي یو ادله عقلیه دي یو ادلیه التي تتعلق مع المشاهده هغه ادلیه دي چې د مشاهدې سره تعلق لري یو ادلیه تجرباتیه دي هغه ادله دي چې د تجربې سره تعلق لري څو قسمه دلایل شنو نقلیه عقلیه او دارنګه ادله د مشاهدې سره تعلق لري هغه ادله چې د تجربې سره تعلق لري خراشه ادله نقلیه مثال درته ذکر کوم لکه باس بعد الموت ته پر سوره بقره کې 15 دلیل نقلی ذکر شي څه باس بعد الموت حق دی نو یو واقعه پکې ذکر شوی د موسی علی السلام چې مړی بنی اسرائیل کې وشولو موسی علی السلام یې په قل نضربوه ببعضها غوا په دې بعضې صدا مړی ووهئ نو دا مړی به الله ژوندی کړي نو مړی الله ژوندی فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى داسې الله مړی ژوندی کوي دا یو دلیل نقلی شو بنی اسرائیل وی مونږ ایمان نه راوړو حتی نر الله جهرة الله ښکاره الله دې مړ کړه فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم الله د مرګ نه پس به ژوند کړ دام دلیل نقلی دی بل واقع الله ذکر کړی دا الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم زرغونه بني اسرائيل د مرګ نه تختیده وبانه کرونا نه تختیده الله ټول مړ کړ یو هفته پسې ژوند کړ به دعا حزقیل علیہ السلام دا نقلی دلیل له سوره بقره کې ذکر دی د ابراهیم علیہ السلام الله واقعا ذکر کړی دی ربي ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ ارب سلور مرغان راونی چې ټوکړي ټوکړي کا به په غرونو باندې کې د आवाज ورته وکړه منډه بدرته وਹੀ ابراهيم عليه السلام دا سه وکړه مرغان ژوندۍ شو را منډه والے مړ مرغان الله سکړل ژوندۍ کړو دا سه الله مړي به ژوندۍ کینو بل واقع الله د عزير عليه السلام ذکر کړی دا او کلذي مر على قريه ويخافتون على عروشها قال ان لا يحيي الله هذا يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم باسا سل کاله الله وفات کو سل کاله د مرګ په حالت کې تیر کړو الله عزير عليه السلام ژوند دی کوي د اخرت دی ګوره مړي بده قصې ژوند دی کوم خره ولا ژوند دی ریزه ریزه پرته وا دا د باس بدل مو څه دلیل دي دلایل نقلیه دي دلایل عقلیه دا غي مثال درته ذکر کوم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم دا ډوکی وسوک ژوند کوي کې ریزه ریزه شي قل يحيي الذي اډیر دلایل له خدا یو مثال پته ورته ذکر کوم قل يحيي الذي انشاها دا یو دلیل شو چې الله ول پیدا کړي هغه ته دوباره سګران دي او بل دلیل الله ذکر کوي الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار الله د شنه ونی نصر او باسي ور او باسي ردی دو مطلب وي مرخه غفار دو بوټیو یو څنګه به د بلی سیواله ور به کو او یا دا مطلب دی چې دا شنه څنګه په اور کې دا ور کوي خلک وي ور وبنه جمع کوي الله کې نه دی را جمع کړي مونږ چې واړو نو موږ علاقو کې ور کی موږ مقبره ته لاړو د خونانو شنه څنګه بمرا ور ودلې واره بم په پرتی او په نغری کې بم کې خولې جماعتونه کو په خوانه غری ولمبه به والي نشنو څنګه کې وبم دی وسم دی پکې ورم دی پیګه نه ور او بو نه جمع کی دا الله نه دی جمع کړي نو استاد محترم یو واقعا ویل ما کتاب کې نه دل لسه کې اوس رانده پوسو کې چې کوم کتاب لیکي استاد نه مې اوریدلی ښه دې پیرانو پیر سے ور دغه مناظره شو
د شیخ صاحب شیخ ابو علي سینا یو د عقل په طریقې دلیل پیش کوي، یو د نقل په طریقې د کشف په طریقې سره الله ته کشف کوو. نو د اعتراض وکړ دی شیخ ابو علي سینا په عبدالقادر جیلانی صاحب باندې، یاره مونږ خو علاج بزید کوو چې ګرمه بیماری نو یخه علاج ولا کوو، ګرمه بیماری یخه دوایي ورکوو، او چې یخنۍ سره بیماری تعلق لري ګرم ورکوو. تاسو پر چا شوب کوئ نو ستا دا شوب به خالي نه یا به ګرمي یا به یخي. چې ګرمي نو یخي بیماری له وخه کېده، کو یخي ګرمي له وخه کېده. تاسو یې ګورئ نه چې یخ بیمار دی که ګرم دی، خو شوب پې کوئ. هغه پې یو شوب وکړه نو دی ګرم شو، نو بس ګرمي پې راله چې بل شوب پې وکړه یخني پې راله. شاګردان وي دا دی پیر صاحب زموږ په استاد باندې جادو وکړه، کله یخی کله ګرمۍ. ای په ما یې جادو نه دی کړی، ما له جواب راکړ که زموږ دا شوب یخ هم دی او ګرم هم دی، دا دواړه کاره کوي. پوهېږې مې که نه الله دې یو شوب کې دواړه را جمع کولی شي، ګرم او یخ نه جمع کېږي. نو په دې شوب کې یخ او ګرم را جمع دي که نه؟ هرې بیمارۍ باندې شوب کوي، الله یې ښه کوي. په دې یو څانګه کې اور او اوبه څه دي را جمع دي، اور او اوبه یې نه جمع کېږي. ولې نه جمع کېږي؟ احتمال زیدین و محاله ده، ستا ده او محاله الله ته خو څه نه ده، اور او اوبه الله نه دي را جمع کړي. نو دا بل دلیل شروع، نو چې الله اور او اوبه را جمع کولی شي نو مړي نه شي ژوندي کولی. اولیس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، هغه ذات چې ځمکه او غټ اسمان یې پیدا کړی، نو دا وړوکی ستا غوندې وړوکی انسان نشي پیدا کولی. دا درېیم دلیل عقلي شو. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، الله اسمان جوړ کړی تا نشي جوړولی. دا عقلي دلایل شو. نو قرآن شریف کې نقلي دلایل هم دي او عقلي دلایل هم دي، او قرآن شریف کې منطقي دلایل هم شته. دا تقی عثماني صاحب یې لیکلي په علوم القرآن کې، دلایل منطقي به بالا اقسام دي، دا په قرآن شریف کې موجود دي. یو پکې دلیل اخترانی دی، دا ډېر زیات استعمالي، دا قرآن شریف کې شته. او دلیل اخترانی کې کله صغرا کبرا دواړه ذکري، کله صغرا ذکري کبرا صحیح حذفي. انما صنعوا کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى، دې کې ذکري دا سنه د ساحر ده، دې کې صغرا ته اشاره، او سنه د ساحر په ارض کې ناکام وي. لا يفلح الساحر حيث اتى، ساحر ارض کې ناکام وي، دی به مرده کې ناکام وي. دا یو دلیل چې اخترانی دوړه مقدمه کې ذکر دي. دویم قسم دلایل منطقیه داسي چې یو مقدمه کې ذکر او بل بګي صحیح حذفي، هم قرآن کې شته بلا قادرین علی ان نسوی بنانا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. انسان دا خیال کوي چې ډوکې به راجمع نه کم، بلا ولې به نه جمع کوم. الله دلیل ذکر کوي قادرین علی ان نسوی بنانا، موږ په دې قادرو چې د ګوتو دا سرونه صحیح کو. دا ګوتې الله ذکر کړي ښه، د ګوتو کې ناشنا کمال لګا. دا څومره انسانان دي ښه، او د هر یو ګوتې دا خط ته بلې نه جدا دی. ګوتې لګولي که نه، موږ حرم شریف کې هلته یو کس ادریس شیخ صاحب ورته وی، ډېر ښه سړی اوس، او هغه ما ته وی چې ما په دې امام پسې 40 کاله په اول صف کې مونځ کړی. نو ملګري راته ټلیفون وکړو ادریس شیخ صاحب ستا نوم یاده اوسه میلا اوسه. نو ما یې ورځم خو په حج کې خو ځای نه معلوم، په عمرو کې ځای معلوم و، په امام پسې 2م نمبر لنګر به هم چلاو. شپږو تر ما سچې به یې راوړو، دا پاکستاني نه ډېر خوښ و، پښتو یې ټکې 2 یاد کړي ویل وي، او داسې مزېدار چای به ورکاو. دې کې د مدینې منورې ایله نه مونږ اچو. هغه ما ته وی پلاني ځای کې ولاړ دی. نو ما یې ورځم، بیا مې فکر کوه دا رنګ نه تک تور او دونه تلاوت او عبارت یې کوه سمچمه کې مخ کوه. ما ملګرو ته ویل که زه اوس ورشم اوس میلاوېږم، زه به بل تور ته ورپسې په غاړه وتیم او هغه به بلي، ټول یو شانې دي. نظیب کې پېژنم نه، بس نه ورځم. هغه راته بل څوک یاد کوي فلاني شیخ صاحب چې موږ خو دې تیوریانو کې فرق نشو کولی، دا کیمره کې څنګه فرق کوي؟ کیمره به کې فرق کوي، کیمرې ته مخامخ شي او زه رپورټ کې هغه پېژني، په دې ګوتې پېژاندي شي. ښه د هر کس ګوتې دغه خطونه د بل نه څه دي جدا دي. نو په اربونو انسانان دي،
پیرونو انسانان دي او هر یو چې ګوته لګي دا کرښې د بل نه څه دي جدا دي. انسانانو منځ کې په دې امتیاز راځي. الله وایي دا ګوتې به وله دقسې بېرته جوړې کړم، دقسې دا کرښې خطوط به پکې دقسې چې کوم ذات دومره لوی بادشاهي چې ګوتې په دغه طریقه به جوړولی شي هډوکې نه شي راجمع کولی. دا خو وړه خبره ده. نو دې کې یو مقدمه ذکر ده ښه بلا ولې بیا نه جمع کوو قادرین علی ان نسویه بنانا وكل من هكذا شانه فهو قادر على جمع العظام فالله قادر على جمع العظام. دا نتیجه شوخه. یو مقدمه الله ذکر کړي یو څه کړي مطلب کړي زوله د ګوتو دا سرونه بیرته د قصې جوړولې شم د انسان د اډو کې نشم راجمع کولې دا خامخا راجمع کولې شم. خدا تقی عثماني سے وی بل دلیل شو یو مقدمه کې ذکر دا یو پکې سره حذف دا خو دلیل اخترانی شو. دی باندې بیا دغه لیکلي دی سیوطي صاحب په 263 صفحه او دویم جلد کې افردا به نجم الدین الطوفی په دې کې چې کوم د نجم الدین الطوفی سے مستقل کتاب لیکلی دی اتقان کې لیکلي سیوطي صاحب دا دلایل مبارکه چې قرآن کې څه ذکر دي دلایل ذکر دي. نجم الدین الطوفی صاحب په دې موضوع مستقل کتاب لیکلی دی. خانو دا دلایل اخترانی شو کله دواړه مقدمه ذکر کله یو ذکر یو حذف کله کله فقالب د استثنایی شکل کې دا کله کله دام قرآن شریف کې شته لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا کزمک او اسمان کې تعدد د الها و فساد به پکې وي لیکن لازم منتفین فالمقدم فالملزوم مثله تالی باطل مقدم مثله فساد خو نشته دی نو تعدد الها هم نشته دی. دا یو بل دلیل شو یو اخترانی شو یو استثنایی شو. سیوطي صاحب لیکلی دی چې قال العلماء قد اشتمل القرآن على جميع انواع البراهين قرآن مشتمل په ټولو اقسامو د دلایلو باندې والادله اما من برهان ودلاله وتقسیم وتحذير يبنى من كليات العقليه والسمعيه الا وكتاب الله قد نطق به. یو دلیل هم نشته په مگر عقلی کا نقلی قرآن په مشتمل ہے. 263 صفحه کې لیکل انه الثامن والستون انه الثامن والستون في جدل القرآن. دا دوه قسمه دلایل شو. دریم قسم دلایل صبر او تقسیم دی صبر او تقسیم ورته وي. دا څه ته وي هو دا دې ته وي ايقول الخصم چې خصم وي ينبغي لاثبات دعوا کا احد المحتملات وكلها منتفيه. تا د استثبات دعوی د لپاره سو محتملات پکار دي د دې تقاضا کوي. ينبغي لاثبات دعوا کا احد المحتملات وكلها منتفيه ټول محتملات نفي دي فدعوا کا ايضا منتفيه تا دعوام نفي ده. دې مثال لا توخی دا سیوطي سے هم لیکلی په اتقان کې 265 صفحه دویم جلد کې مثال په تور قل اذکرین حرم ام الانثیین وایا پیغمبر علیہ السلام چې علت د حرمت سره تاسو رضانه څارو کې تحریم کوي علت د حرمت ذکورت ته اذکرین حرم نو بیا خو پکار داله چې ټول ذکور حرام شي. امیل انسین ک الله دا زنانه څاری حرام کړي علت د حرمت انوثت ته ټول اناث ته شي حرام شي. به تاسو ټول ته حرام نه وای صاحب او وسیله هم بګي بعضه ته حرام وای. اما اشتمالت علی ارحام الانثیین که هغه څاری حرام دي کې د انثیانو رحمونه په مشتملی دا اجتماع خو به ذکور او اناث دوړو لورځي بیا خو ردی تقاضا کوي چې کل ذکور او اناث ته حرام شي. ادره والا شک نه پیږي ښا علت د حرمت صحیح ذکورتی نو ذکورت خو پټولو نرو سارو کې ټول لیدي شي حرام شي. که علت د حرمت انوثتی ټول اناث ساروي دي شي حرام شي. که علت د حرمت اشتمالی اشتمال په کل ذکور اوسه کې ده
اناسو کې دی، کل ذکور او اناس دی به حرام شي. که تاسو څلورم دلیل وایي، څلورم شق کې دا امر تعبدي دی. سره امر تعبدي څه معنا؟ کې دا خلاف قیاس ثابت شوی دی. سما مونږ دغسې کړي، سم کړي. امر تعبدي لکه مونږ اودس مات کوو، مخ او لاس څلور اندامونه یې نور نه یې کنه، بس په دې حکم راغلی دی. اوس د الله غلامان یو چې الله راته څنګه وایي قصبه دې ته امر تعبدي وایي. نو که تاسو وایي چې امر تعبدي دی، ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا، دا څلورم ته اشاره شوله. تاسو حاضر وئ چې الله درته دا حکم کو چې دا امر تعبدي شي، د سما سره تعلق لري، دا شک هم نشته دی. څلور واړه شک سری نفي دي. تاسو داوام نفي ده. تاسو داوا بالا ثابت دي چې علت حرمت شي، ذکور شي، دا شک هم نشته. به خور تقاضا د حرمت د ټولو ذکور کوي. تاسو به هم حرام وای وایي به کنه. علت د حرمت انوثتی ټول خځې چار بیان دي حرام شي. تاسو وسیله او صاحب او د دوه درې پکې حرام وای. علت د حرمت اشتمال د ګیړې کې د مور ګیړه په مشتمل ده، به د نر او خځ ټولې ته شي. تاسو ټولو ته حرام نه وای. علت د حرمت امر تعبدي کې سمام کړي، نو زې پیش کړي دلیل هم کنتم شهدا وصاکم الله بهذا. دا څلور واړه شک نه پیدي. او لا خامسه لها پنځم شک ورسره نشته ری. پنځم شک پکې څه نشته. نو معلومیږي تاسو خبره سره غلطه را. څلور شک دی او څلور واړه نه پیدي، تاسو داوام نه پیدا. هذا الحقوق كلها غیر ممکنه فدعواکم ايضا غیر ممکنه. یو بل قسم دلیل ذکر کیږي، اته تسلیم وایسه. تسلیم دا معنا چې یو مقدمه سو معنی دیتا مجارات مع الخصم وایسه ورته وای. اتقان لیکلی دی چې دا مجارات 267 صفحه د انجیل کې مجارات عن الخصم ورته مع الخصم ورته وای. یو مقدمه سو معنی وقالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون ما كان يعبد ابانا فاتونا. ابه ورته قل ور جواب کې ورته وای ان نحن الا بشر مثلكم. سو ايو مقدمه سو معنا قل ورته وای ان نحن الا بشر. دې ته مجارات مال خصم وای. کوي یو د خبره دې نه وانه مستا خبره ته جوړ غوږ نه دی. وځه دا یو مقدمه می سو منله ابا ډاډه چیخه چې یو منله اوس راته څه کوي ابل مو منی بل به مراسه منی. دا یو مقدمه م ټیک د مونږ بشری خدا دې مقدمه م غلطه ده. د بشریت او د رسالت په من کې څه نشته، منافات نشته. لکن الله یمن علی من یشاء. الله کی چا باندې وغواړي احسان به کوي، په مونږ احسان کړي، مونږ پیغمبران کړي. یو مقدمه سو منله په بل کې انکار وکړو، دې ته تسلیم وي. ښه فلما را القمر بازغا قال هذا ربي. دا مجارات مع الخصم دی. اے ابراهيم عليه السلام وړوګه او بازي ناپوه وای. ښه وړوګه او نابالغه او پته وته نه لګي دا نور ته خدای وی. ابراهيم اسلام نور ته خدای نه وای. قران کې الله په دې پسیرسته بیانوي وتلک حجتنا اتینا. دا دلیل وته الله ما خود له سو ته خو دا د ابراهيم عليه السلام دلیل و. ها نو یو مقدمه وسه بالفرض منله. ښه تاسو په خیال کې دا زما رب دی، نو چې پرې وته وګوره کدا خدای پرې وته بنو ملزم یې کړه. نو دا قسم سره ته زه پورې لاړ شه ابا ډاډه شي. او چې خټه را لې پکې ورټېلې و. قسم زلار کې روان شه چې خټه را لې پکې ورټېلې و به پکې پرو دی. ښه دې ته مجارات مع الخصم وایي. نو دام قرآن شریف کې چې کم دې ذکر دی، یو مقدمه سره تسلیم کې او په بل کې به څه وکي اعتراض وکي، دې ته تسلیم ویل شي. دا قرآن شریف کې شته. کا متخذ الله ولدین وما كان معه من اله. الله نه ولد نیولې نو سبل خدای شته. اذن کې د اوله مقدمه ته اشاره شوه. بالفرض کدا سوي زما یو خبره په پرده محال څه کړله تسلیم کړه چې الله تعالی عز بالله بل خدای شته. نو به بسی چل شوی اذن لذهب كل اله مما خلق ولا على بعضهم على بعض. په دغه وخت کې هر خدای خپل مخلوق جدا کړي وي. داري کارخانه شي نه جدا یې کنه سموهر سی په والی پته لګي چې دا د کارخانه جوړلې. ګلای ذو بالله دو خدایانو جوړ کړي نو د انسان پته دی بدن له مهر وي دا یو خدای جوړ کړی ذو بالله دا بل خدای جوړ کړي.
ولعلى بعضهم على بعض بعض غلبه حاصله کړی وي لکن التالي باعتبار کې لشقین باطل فالمقدر تسلیم شلو. اذن دغه وخت کې کوم به فرض محال تسلیم کو تعالی بالله خدایان دو دي دا بل محال به لازمي دي او دا بل دواړه لازمه خو نفي دي تعدد د له سره دا نفي دي جد تسلیم ویل شي. یو بل قسم دلیل له هغه د قول به موجب العلت وایسه قول به موجب العلت وایي استاد دلیل می تسلیم کو دا یو غزان را روانو نو دوه کسانو جګړه وکړه یو مهاجر او یو انصاری وو. دا انصاری د عبد الله بن ابي د پاټي سره د مهاجر ولس لته ورکړه نو جګړه پکې وشوه. د عبد الله بن ابي یو دو جملې ویلې لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل. کوم مدینه ته لاړو عزتمن به ذلیل او باسي دا جمله ویلې وا. الله جواب ذکر کړي به موجب العلت خبره دي ټیک ده عزتمن به ذلیل څه کوي او باسي او عزت د چا سره ولله عزت ورسوله وللمؤمنین عزت الله سره ده او لله را مخکې شوی ده ښا لله را مخکې شوی تخصیص پیدا کوي. عزت صرف د الله مالک دی او عزت الله چاله ورکړي رسول الله السلام مسلمانانو له ورکړي تاسو به د مدینې نه وباسي دې تاسو وي قول به موجب علت ورته وي. تاسو خبره ټیک ده عزتمن مذلیل او باسي خو عزتمن څوک دي ته عزتمن دی که مسلمان عزتمن دی نبی علیہ السلام عزتمن دی مسلمان عزتمن دی تا منافق به وباسي قول به موجب علت باندې پوښتنه کړه. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا دغه جمله دا ویلی و د نبی رسول الله په دې صحابه باندې خرڅ مکوئ دا بخپل خارشي الله وی دا خزانه استاسه ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون لله بیره مخکې شوی ښه او د خزائن اضافت د استغراق د فار دی دا کافران اکثر دا وای په دې مدرسو باندې دا چندې بندې کوي دا وځي شي شاړې بشي دا خبره چا کړي و منافقانو کړي و په خاصه کړي منافقانو. الله جواب ذکر کړي چې خاص د الله سره د خزائن اضافت د استغراق د پاره دی د الله سره ټولې خزانه د اسمان او د زمکو دي مستعلا قول به مفید الوی کې دا خزانه ستا په اختیار کې وي دا چا سره دي اے کڅوګ د الله راکې د پوس کوي تاسو مدرسه کې سبق وایي دا پیسې د کمی راځي دا الله د خزانو راځي ښا کم ځای راځي څوک ته مخه یې کې دا انسان پیسې راکوي بیا غره سګیری ته مدرسې له ولې پیسې ورکې یبدا د الله خزانه دي زموږ په سر د مزیم دي نو ښا مزه او چرچې موکړلې الله خزانه را لګي موږ یې خورو الله په خزانو سره دي منافقانو ته پته نه لګي دا غي داخل له خزانه زموږ سره دي دی موږ مدرسې په زور ختمو موږ عزتمن یو کنه فلله عزت لرسوله ولل عزت لچا سره دي الله سره دي او الله دې خړسر او طالبانو له سور کړي عزت ور کړي په دې ارمان باندې ډېر کسان په قبرونو کې پراته دي ښا ویګي بیګان و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال الله ور دې مکر نغر نه زایل کیږي څه غرونه دا علما دي دا نه چاره مکرونو په وجه د خپل ځای نه سن کیږي زایل کیږي نه دا دین کار بدغه سي چلی دا تاسو د الله سره مقابله کوي علما د الله دین بیان نه کوي الله سره څوک مقابله څه نشي کولای د غر سره څوک سر جنگي په غره دی نه یریږي ښا په خپل سر دی ویریږي سر به ټوکړي ټوکړي شي غر بسنه کې مات نه کې غر نه ماتي ښا نو دا دلیل چې تس قول به موجب العلت ته دام قرآن شریف کې ذکر دی. نمبر 5 دلیل هغه انتقال د یو دلیل نه بل دلیل ترې من جهالت الخصم تقی عثماني سے لیکلی او اتقال لیکلی سیوطی سے په 266 صفحه کې دویم جلد انتقال د یو دلیل نه بل دلیل ترې. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربي ان اتاه الله الملك ابراهيم عليه السلام سے جګړه کوله الله کا ولیو سے جګړه کوله لئن اجل ان اتاه بادشاہ وخا دا بچان مستینو دغه دا غریبانان مولان دی را شراګیر نو د ابراهيم عليه السلام سے څه کوله جګړه کوله. ابراهيم عليه السلام ورته وی ربي الذي يحيي
یا ربی معرفه را په اضافت سره، الذي یحیی معرفه را بالموصولیت، موصول معارف دی کنه. زما رب صرف او صرف هغه ذات دی چې هغه ژوندي کول او مړه کول کوي. نو نمرود خو خامخل او زناور هغه د مرګ او د ژوند معنا نه پیدا ده. هغه انا احیی و امید، زم ژوندي کول مړه کول کوم. نو یو سړی به ګناه راونی مړی، او بل سړی خوشی کوي دا مې ژوندی کو. ابراهیم علیه السلام دا خو زناور د مرګ او ژوند معنا نه پیژني. مرګ دی ته وایي چې ساتې وباسي، ساتې انسان نشي ایستلی. ښه په ټوپک یې وله خو چې الله یې نه وژني، ساتې څه نشي څوک نشي ایستلی. بعضې کسان بلا ګولۍ څوک ولګي د بم دماغه کې دغه شي او ژوندی مري نه. نو دا روح خو دې ته نشي ایستلی، دا د الله کار دی. او ژوند دی ته وایي چې سا پکې واچې، خدای خو قمقل دی. نو ابراهیم علیه السلام ورته دلیل بدل کړ. هغه وایي زما رب هغه دی چې نور د مشرق نه راخېږي. څه ربي انا وحي قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ژوند خو لا لویه خبره ده. دا حرکت د ژوند یو اثر دی. سره دا نور حرکت کوي، دا د ژوند ته حرکت نشي ورکولی. نو دې نور له ته حرکت ورکړه، زه د مغرب نه راوخېږم. فبهت الذي كفر. د یو دلیل نه ابراهیم علیه السلام چېرته نقل شو، بل دلیل ته. دا به نه کې ښه په مناظره کې، خو چې خصم دی جاهل او په دلیل نه پیږي نو بل دلیل واضح ورته ووایه. نو فبهت الذي كفر دی حیرانه شو د کفر په وجه. دا وضاحت مطلب کې به وروسته کوم، صرف دلایل مې ته ذکر کړم. دا خو هغه دلایل شروع چې دلایل منطقیه دي، دا هم قرآن کې شته. هغه ادله چې د هغې تعلق د مشاهدې سره دی، هم قرآن کې شته. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء، دا د مشاهدې سره تعلق لري. د اسمان ته وګوره دا چا پیدا کړی، د باران ته وګوره دا څوک راوړی. نو چې کوم ذات اسمان یې پیدا کړی هغه واحد لا شریک دی، بادشاہ دی، هغه واحد دی. یوازې اسمان پیدا کړی که نه بل چا اوسه نه دی پیدا کړی. په یوازې الله باران نازلوي، شریک وسله اعوذ بالله نشته. داسې دلایل لیکي مشاهدې سره تعلق لري. نو دا قرآن شریف کې ډېر شی دي. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اسمان ته وګوري نو ګوري چې موږ څنګه جوړ کړی او ښایسته کړی هم دی، چوپ پکې نشته دی. چې هل ترى من فطور څه چوپ پکې ویني، دا مشاهدې سره تعلق لري. څلورم قسم دلایل کې تجربې سره تعلق لري. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دا له تجربې سره تعلق لري. پس مګه کې نه ګوري، ګرځي چې وګوري چې الذين مخکې خلق د هغې انجام څنګه و. كانوا هم اشد منه قوة واثاروا الارض امروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ندی نه ګوري فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم. د مخکې خلکو څنګه انجام و. تجربه شاهد ده چې چا د الله نافرمانی کړې، الله څه کړي، تباه کړي دي. نو دی ګوري نه، تجربه شاهد ده. بل مثال یې درته وښیم. وکم اهلکنا من قرية بطرت معیشتها فتلک مساکن لم تسکن من بعدهم الا قلیلا. ډېرو خلکو په دې زندګۍ کې مستی کړې ده، الله یې ما تباه کړي دي. تجربه شاهده. مس خلق الله عذاب پیرولي. نو دلایل قرآن شریف کې چې کوم دی ذکر دي، دلایل عقلیه هم نه ذکر دي، دلایل نقلیه هم چې کوم دی ذکر دي. دا سلسله الدلایل فلا سلسله الدلایل مختصر مې درته پکې څو دلایل وي. یو دلایل انفسی دي، یو افاقی دي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. د رب عبادت کوئ. او عبدو معنا عبدالله بن عباس هما کوي وحدو، د رب وحدانیت قبول کوي. هغه رب تاسو پیدا کړی، دا دلیل انفسی شو. الذی جعل لكم الارض فراشا، دا دلایل افاقی شو. درې قسم دي. سفلی دی، زمکه لاندې ده. جعلکم الارض والسماء بنا، اسمان چت دی، دا علوی شو. وانزل من السماء ما ادا جوی شروع. فضا ته وګوره، الله د اسمان نه فضا کې باران نه وري. دا دلایل شروع.
افاقی ذکر دي، دا دلایل انفسی چې کوم دی ذکر دي. نو قرآن شریف کې دا سلسله د دلایل شو، سلسله الدعاوی چې کوم دی ذکر شوله. دارنګه چې کوم دی سلسله الدلایل ذکر شوله. درېما سلسله د شکایاتو ده. قرآن شریف کې شکوی ذکر کی، یا تذکر فی القرآن فی مواضع کثیرۃ، ډېرو ځایونو قرآن کې شکوی ذکر کی. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن، الله ما د یهودو خبره واورېده چې الله فقیر دی او موږ مالدار یو. دا شکوی قرآن شریف کې ذکر کی. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. څلورمه سلسله د تخفیفات ولا الله قرآن شریف کې خلق یې رہی، یو تخفیف دنیوي دی یو اخروی دی. دوړو مثال د آیت ته قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم. کافر ته وای ستغلبون دنیا کې او مغلوب شي، دا تخفیف دنیوی. وتحشرون الى جهنم او دوزخ ته بجمع شي، دا تخفیف اخروی دی. قرآن شریف کې به تخفیفات راځي، ښه چاته تخفیف دنیوی او چاته تخفیف اخروی. پنځمه سلسله د تنبیهاتونه. الله تنبیه ورکوي. تنبیه په دوه قسمه ده، یو تنبیه النبی صلی الله علیه وسلم، یو تنبیه المؤمنین دی. الله نبی علیہ السلام له تنبیه ورکوي. ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن فی الارض. یا نبی علیہ السلام ستاره شان صدا مناسب نو کتابی پیډیا واخیستله. سورہ انفال چې کوم دی 67 نمبر آیت دی. نبی علیہ السلام په بدر کې پیډیا واخیستله خېدنه په مشورې د صحابه او اکثر صحابه دي طرف ته الله ولا تنبیه را ولېګلا چې دا ستاره شان صدا مناسب کتابی پیډیا واخیسته. ولې لري واخیسته؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چړون صحابي راغی، عبد الله بن مکتوم هو. نبی علیہ السلام په غټو غټو کافرانو مشغولو، چیرې د ایمان نه وړي. ابه به تاسو کو علمنی مما علمک الله. نبی علیہ السلام خپل طبیعت مبارک کی تریواله راغی، څه دا تندی مبارک کی تریواله راغی. الله ولا تنبیه ورکړه کې دا دی خونه ابا سوا تولا. الله عذرم ذکر کوي، ابس ته ورته ونه وخه کہ زما پیغمبر علیہ السلام سے نشي خفه نشي، د غایب څخه ذکر کړه. ابا سوا تولا عذر یم الله ذکر لاجل انجاه اعمال دی وای شړون ورته راغی. اورون خو مجلس نه د مجلس د آداب او خبر نه نو دا سکارو کی سړی خفه کوي. نو نبی اسلام خفقان پځه خو الله وېدا دی خو نه کړو. ابه ته الله خطاب کوي چې نبی اسلام خفه نشي چې الله ما څه خبرې پرې هودلې. اما یدریک الله یذکا او یذکر فتنبه ذکر. دا تنبیه النبی صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک لته منافقان را عذرونه پیش کول. نبی علیہ السلام خیر دې مزه کی عذر دې مزه نو الله تنبیه را ولېګلا. عف الله عنک لما زینت لهم. الله معاف کړي ولې دې ته اجازه وکړه چې مزه یې تا به ته ویلو چې خامخازي دې پته لګېدل. ورې دې کې یو بل نقطه، اول تنبیه به معافیخه طالب غلط کارو کینو الک اولې دی وکړو نو به طالب جرګه مرګه وکینو یاره ما معاف کړلې. دلته الله د عفو اعلان اول کړی دی او تنبیه رسته ور کړی چې زما پیغمبر خفه نشي. تفسیر مظهری وضاحت کړي ک نبی علیہ السلام ورته د ابتدا نه ویلی وي چې ولې د اجازه ورکړه. شاید دا ولی په نبی اسلام دومره سخت وي چې دا ولې د وجه تډیر تکلیف رسیدلې او پات شوی ناول الله خوشاله چې ما معاف کړلې، خدای اجازه لري ته خنه دی کړي ولې د اجازه ورکړه. حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. او دغه دیوبله مسلې یم راضی بدرته دا مسلې مدارک ډېری خولي کړي. دا نبی علیہ السلام چې اجازه ورکړه نو اجتهاد یې کړو. څه کړو؟ اجتهاد یې کړو. په وحی سره اجازه نه ورکړي، اجتهاد یې کړو. نو اجتهاد ثابت دی سره. پیغمبر علیہ السلام چې کومه مسله کې وته وحی ونه څه به وکړو اجتهاد به وکړو. خو د نبی علیہ السلام اجتهاد او د امتی په اجتهاد کې فرق. امتی په خطا باقی پاتې کېدی شي
چې اجتهاد کې خطا شو کېدای شي مرګه پورې به خطا پاتې. پیغمبر علیه السلام چې به اجتهادي غلطي وشو الله به وحی را لېږله چې د اجتهاد کې څه شوی خطا شوی دا اجتهاد ښکلی نه دی. الله به وحی را لېږله نبی اسلام په خطا چې یو خطا یو ګناه یې ښه انبیا علیه السلام نه ګناه نه کېږي او خطا دا خو ګناه نه ده نسیان او خطا ګناه نه ده دا ته کېدی شي. نو دا الله تنبیه ورکوي نبی علیه السلام ته. کله به الله تنبیه ورکوي مسلمانانو ته ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم خبردار ولې د کافرو سره محبت کوئ. الله غالبا دې ځکه لس دلیل ذکر کړي چې د کافرو سره کوي دوستی. ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالکتاب کلی لس وجه الله ذکر کړي. تفسیر کې به توضیحات وکم ولې ورسره تاسو دغه کوئ د کافرو سره ولې محبت کوئ. نو لس وجه الله ذکر کړي تنبیه ورکړي چې کافرو سره سم کوئ محبت مکوئ. دا سلسله التنبیهات شپږمه سلسله ده تسلیات ورا الله تسلی ورکوي چېرته نبی علیه السلام له تسلی ورکوي. ولقد استهزئ برسول من قبلک پیغمبر علیه السلام خفه کېږه مه په ډېرو رسولانو پسې څه شوي استهزاء شوي هغې صبر کړی ته صبر کوه الله تسلی ورکوي. انما علیک البلاغ و علینا الحساب پیغمبر علیه السلام خفه کېږه مه په تا صرف تبلیغ دی حساب کتاب به ورسره کوم تا خپله غاړه خلاصه کړل. چېرته الله مسلمانانو ته تسلی ورکوي بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من تاسو صبر او تقوا اختیار کړل او کافران رااله 50,000 فرشتې به امداد له راولېږم. دا الله مسلمانانو له تسلی ورکوي چې خفه کېږئ مه کافرانو له لښکرې راځي زما لښکر هم شته دی په یو الله د فرشتو نه بغیر هم هلاکولی چې خو مسلمان له څه ورکوي تسلی ورکوي. یو جبري اسلام راغی او ټول کلي چوت کړل الله ته څه ګرانه ده. الله دا 50,000 او 1000 او 3000 ذکر کوي دا الله د مسلمان له تسلی ورکوي. دا سلسله التسلیات شوه څه شوه وما سلسله ازالة الشبهات الله د کافرو شبهې ختموي. نو دا کله درې طریقو څخه ختمېږي. تذکروا فی ضمن العقائد الباطل للمعاندین کله کله د معاندینو د عقایدو باطلو په ضمن کې ذکر کی. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون. يهود او عزير اسلام د الله زوی د الله نصارا او عیسی علیه السلام د الله زوی دی. الله دای د خلو خبرې دي څه هیڅ تری نسبت دي ښه دا پکې به وایو ورون یو نسبت خلو کی یو زړه کی یو ښکته یې څه ډېر نسبت ته څه وایي ذهني نسبت وایي د خلی نسبت له کلامي نسبت وایي کته ته نسبت خارجي وایي. دا صرف د خلی خبرې دي ښکته ول وجود نشته. الله ازاله وکړه کنه صرف د خلو باندې لګي ښکته اوس څه نشته دلیل نشته حقیقت ولا نشته. باطل عقیده ذکر کې الله اورد ور باندې وکي یو طریقه خدا شوخه الله د دې شوبې ختمي پزیمن د باطلی عقیده کې باطل عقیده ذکر چرته سوالات ذکر شي الله جوابات ور کوي. وقالوا لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى دی جنت د بصیر مونږ زو يهودانو صرف مونږ بزو نصارا صرف تلک امانيهم قل هاتوا برهانكم دا رزوګانی دي. الله وزي دلیل راوړي شوبه ولا ختمه کړه تاسو دلیل نشته دی. کله کله چې کم دې ذکر کیږي د ازاله د شفاعت پزیمن د چا کې ده عقاید او باطلو کې کله کله ذکر کیږي پزیمن سوالاتو کې پزیمن سوالاتو سوالاتو مثال دار خدامه د عقاید او باطلو مثال شروع امخ کی مثال چې می دا سوالات نه د عقاید او باطلو مثال دا غي پزیمن کې چې کم ده ندی هغه شوبه ختميږي. کله پزیمن د سوالاتو کې خام ندی شوبه پزیمن د سوالاتو کې ذکر کی الله یې جواب کوي. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون شوبه کوي چې مونږه ریزه ریزه شو وډو کې دوباره بجوند کی قل كونوا حجارة او حديدا
او خلقا مما یکبر فی صدورکم. اوسپنه خو ځانه جوړه کړه، ته به دې بېرته ژوندی کوم. سوال په شکل کې باطل عقیده ذکر سوله، الله یې جواب وکړو. من یحیی العظام وهی رمیم سوال دی، الله ورباندې رد وکړو. قل یحییها الذی انشأها اول مره. نو دغه شوبې کله ذکر کېږي؟ په دې منده چا کېده؟ درې طریقو سره په دې منده عقاید او باطلو کې کله ذکر کېږي، کله کله په دې منده سوالاتو کې ذکر کېږي. سوالات باطله چې کوم دی هغې جواب الله ذکر کوي. نو دا هغه ازالت شبهات شوله. نو دا اوس سلسلې شي قرآن شریف کې څه کېږي؟ دا ذکر کېږي. سلسله دعاوی شوله، د دعوو سلسله ذکر کېږي. څلور مسلې په ضمن دعوی کې ذکر کېږي. سلسله الدلائل، څه دلایل د قرآن شریف کې موجود دي. سلسله الشکایات، شکوی ذکر کېږي د کافرو د بېدینه خلکو. څلورم سلسله التخویفات، تخویف دنیوي اخروي ذکر کېږي. پنځم سلسله التنبیهات، چېرته نبی اسلام نه تنبیه ورکولی شي، چېرته مسلمانانو لره. شپږم سلسله التسلیات، الله تسلی ورکوي. اوومه سلسله ازالت الشبهات، دا اووه سلسلې قرآن شریف کې ذکر کېږي. دا بل راځي بس دی. نن او سبا به داسې لږ دغه لاړ شو، دا مقدمه لږه ګرانه